الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. زه شاه فیصل د دارالفتاء والقضاء آنلاین فتوا سیستم نه ستاسو مخامخ حاضر یم. ما سره دې وخت کې موجود زموږ مشر استاد محترم حضرت مولانا مفتی غلام فرید صاحب هغې تشریف فرما دي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ هر اتوار باندې ستاسو د دینی رهنمایۍ دپاره او د مسایلو زده کړې دپاره چې کوم مسایل تاسو ته روزمره زندګۍ کې مخامخ راځي، شرعي مسایل یا نور، نو د هغې د رهنمایۍ دپاره موږ کینو او ستاسو د دغه سوالونو جوابات هغه مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب هغه تاسو ته دې دپاره زمونږ چې کوم پته ده نو هغه تاسو ته پته ده. فیسبوک باندې زمونږ چې کوم پیج دی دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم، تاسو هغه لایک کوئ، شیر هم کوئ، ځکه چې ډېرو خلکو ته دغه پروګرام ورسي او ورته فایده وشي. په دغې باندې تاسو کمنټ سیکشن کې هم راتلی شي، خپل سوالات وغیره کولی شي. دې نه علاوه چې زمونږ کوم فون نمبر دی، ټلیفون نمبر دی، هغه دی 091 52 30 330. دې باندې تاسو هم مونږ ته لایف کال کولی شي او مونږ به کوشش کوو چې کوم ملګري مونږ ته لایف کال کوي جواب مونږ فوراً په هغه وخت باندې ورکو. نو انشاءالله د پروګرام باقاعده آغاز کوو. واجد حکیم صاحب د اماراتو نه مونږ سره دی، هغې یو سوال کړی دی. هغې وایي چې یاره د ماسخوتن مانځه نه بعد چې کوم نفل دی نو دا په ناسته باندې زیات ثواب لري او که نه په ولاړه باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هر څومره نوافل چې دي هغه اگر چې په ناسته باندې ادا کولی شي، خو چې هر څومره نوافل دي هغو حکم دا دی چې د هغو ثواب په ولاړه په نسبت باندې نیم میلوي. نو هر چې د مسوتن نفل دي د دې متعلق بعض خلکو دا رائے ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې کړي، نو د هغه په اقتدا کې چې خلک چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دي په ناسته باندې، نو اگر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت سہولت دپاره دا کړي دي په ناسته باندې، خو د دې دا مطلب نه دی چې په ناسته باندې چې وکړي نو ثواب به د ولاړو نه زیات وي. هر یو نفل چې هر وخت باندې دي هغه په ناسته باندې کېږي، خو ثواب یې نیم دی، پورا ثواب پکې نه ملوي. جی یو بل ملګری دی مصطفی محمد صاحب، هغې سوال کړی دی چې اکثر نن سبا موجوده حالاتو کې چې کله صفونو منځ کې فاصله وي، هغه وایي چې یو جماعت دی ایرفورس والا جماعت یا دغه مسله د عام جماعتونو هم کیدی شي، هغه وایي چې هغې کې صفونو کې فاصله وي، نو دغه فاصلې د وجې نه اکثر داسې کیږي چې جماعتونو کې د جمعې منځ 2-3 جمع وشي، نو دغه 2-3 جمع کول دا څنګه دي؟ که نن سبا حالات وي یا نوره حالات وي، جمعې لمونځ چې په کم جماعت کې یو ځلې ادا شو نو دوباره په هغه جماعت کې د جمعې لمونځ ادا کولی نه شي. نو په کار دا دی چې کم کسان د دې وجه باندې چې نن سبا حالات خراب دي او ځای نه وي په جماعت کې، نو که دوباره جمعې لمونځ ادا کوي نو بل ځای دی ورته مقرر کړلی شي. په کم جماعت کې چې یو ځلې د جمعې لمونځ ادا شي نو دوباره هغلته کې جمعې لمونځ مه ادا کوئ. بهر ملک کې چې کم کسان دي هغو دپاره دا حکم دی چې جمعې لمونځ ورته په جماعت کې میلاو نه شو نو بیا د په خپلو ځایونو کې، په خپلو کمرو کې، په خپلو ځایونو کې د جمعې لمونځ نه ادا کوي، بلکې د ماسپښین لمونځ دی ادا کوي. ماسپښین لمونځ دوی جمع سره هم په نن سبا حالات کې ادا کولی شي. اگر چې جمعې په ورځ باندې کمو خلکو باندې چې جمعې لمونځ فرض دی نو هغو خلکو باندې ماسپښین لمونځ په جمع سره کول د جمعې لمانځه نه مخکې هم مکروه دي، د جمعې لمانځه نه بعد هم مکروه دي. خو نن سبا حالاتو کې چونکې جمعې لمانځه ته خلک پرېږدي نه بار ملکونو کې، نو دوی له پکار دي چې ماسپښین لمونځ د جمع سره کوي، که نه هغه هم ورته د جمع موقع نه میلویږي نو ماسپښین لمونځ ځان ته کوي او د جمعې لمونځ په خپلو کمرو کې، خپلو براکونو کې نه کوي. او که دا خبره داسې روانه وه نو خلکو عادتونه د سره به خراب شي. د جمعې چې کومه
مقصد دی هغه به فوت شي. د جمعې جماعت دا مقصد دی چې خلک ډیر جمع شي په یو جماعت کې. نو کار چاته اجازت میلاو شي چې تاسو په کمرې کې کوئ، نو دا حالات چې تیر شي هغې نه بعد به هم دغه خلک بیا سستۍ د وجې نه د خپلې سستۍ د وجې نه خپل برکونو کې په خپلو کمرو کې بیا د جمعې لمونځونه کوي. نو لہذا جمعې لمونځ اجازت نه دی ورکول پکار. تاسو خپل ماسپښین لمونځونه کوئ چې جمعې لمونځونه تاسو نه پاتې شي. ماسپښین لمونځ نن سبا حالاتو کې تاسو جمعې سره هم کولی شي، بغیر جمعې هم کولی شي. امید دی چې دی به پوه شوي. طالب جان صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. کاشف رحیم صاحب دعا اپیل کړی الله پاک د ټولې مسلې حل کړي. تاسو دغه پروګرام څومره زیات شیر کړئ نو تاسو به الله پاک به تاسو ته په دې اجر هم درکړي او ډېر ته فایده ورسي. صحیح نو تاسو ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک چې دا یو نیکې خبرې بنیاد کېده وي نو چې څومره خلک په هغې باندې عمل کوي نو بغیر د دې نه چې هغه په ثواب کې کمی راشي، هغه چا څوک چې په دې کې شریک شي یعنې دا بنیاد کېدی هغه ته به هم ثواب میلوي. چې څوک هم پې عمل کوي د هغه په وجه به ده ته هم ثواب میلوي. او دارنګې دغه نن سبا میډیا باندې په فیسبوک باندې خو ډېر خلک ګناه جریه کوي، غلط څیزونه شیر کوي، خپله هم ګناهګریږي، نور خلک ګناهګر. تاسو چې د دې فیسبوک نه فایده په دې طریقې واچوئ او اوچته کړئ او ثواب حاصل کړئ چې څومره مسایل دي ښه پروګرامونه دي هغه شیر کوئ چې الله جل جلاله تاسو ته صدقه جریه ګرځوي. جزاکم الله. او قاری عبید الله فروقي صاحب فرمایي چې د عالمانو ته کنزل کول او د هغه څه نقصانات دي. لوی نقصانات د عالمانو ته چې څوک کنزل کوي نو لوی نقصان یې دا دی په دنیا کې چې دا خلک د الله رحمت نه محرومه کیږي. او عالمان دا اولیاء کرام دي، الله پاک ته نږدې خلک دي. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک زما دا حدیث قدسی دی، الله جل جلاله فرمایي چې څوک زما عالمانو ته اولیاء کرامو ته دښمني ورسره کوي نو زما جنگ ته دی راوځي، زما مقابلې ته فقد اذنته بالحرب. نو الله جل جلاله سره مقابله کول دا دنیا کې نقصان دی، نو آخرت کې په لحاظ سره سړی د ایمان نه خلاصي. مفتی صاحب د عمران بای د حیات آباد نه دی خبره کوي چې اکثر مختلف ځایونو ته د سی ویګانې ورکمه د دغه دپاره ملازمت دپاره، خو یو طرف نه ماته چې دی جواب نه میلاویږي. نو یو مولانا صاحب راته ویل چې یاره دا تا باندې څه د بندش تعویض وغیره شوی دی، نو دې باره کې لږ تاسو څه رهنمایي ورته وکړئ. او دعا کوو چې الله پاک ستاسو مسایل حل کړي، تاسو ته د الله پاک ټول بند لارې کلاو کړي. نو دې دپاره تاسو هر لمونځ نه پس د موسی علیه السلام هغه دعا وایي چې هغې متعلق راغلي چې موسی علیه السلام چې کله په دریاب کې خپله عصا ووهله الله ورته لاره ورکړه په دریاب کې، نو هغه دعا تاسو وایي نو الله پاک پس تاسو ته بند لارې کلاو کړي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث أنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. دا دعا لمونځ پس درې ورې وایي نو امید دی الله پاک پس تاسو دغه لاره کلاو کړي انشاءالله. او څوک چې د سحر د جادو مسله ورته وي یا شک وي نو سورة البقره د تلاوت کی یو ځلې سورة البقره تلاوت کولو سره دغه جادو سحر دا سورة البقره نه پرېږدي، دا حدیث کې راغلی دی. او بیا یاسین کوهاټ نه مولانا صاحب السلام علیکم. دا شوال روزې څومره ساتل پکار دي؟ دغه شوال میاشت روانه ده نو حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی چې څوک د رمضان روزې وساتي فرض او بیا په شوال کې ورسره شپږ نورې وساتي نو دته پورا د کال ثواب میلویږي. دا حدیث کې هم شته او فتوا هم د امام ابو حنیفه رحمت الله په مسلک په دی ده د شوال شپږ چې کومې روژې دي دا مسنون دي، ثواب دی پکې. طالب جان حنفي صاحب په مسجد کې په زور سره ذکر کول څنګه دي لکه څنګه چې زمونږ پیران صاحبان کوي؟ په مسجد کې په زور سره ذکر کول اجتماعي طور باندې چې د کوم نن سبا صحیفیان حضرات چې کوي علیه السلام نه صحابه کرامو نه ثبت نه دي، یعنې د اهل سنت والجماعت مسلک نه دی، طریقه کار نه دی. دا طریقه خلکو ځان نه ایجاد کړې د جماعت بې ادبي ده په کومه طریقې سره چې
په جماعت کې ټوپونه یا د وجد په نوم باندې رقص کیږي نو دا د جماعت لویه بې ادبي ده، دا د اسلام پورې خندا ده. نو غیر د اسلام پورې په دې وجه خاندي چې وګوره مسلمانانو څه حال جوړ کړی په جماعت کې، تاویږي را تاویږي د وجد په نوم باندې چې دا وجد دی او دا طریقه کار په اسلام کې نشته. ابراهیم علي افغاني سفر سوي سوال میاشتې روزي نیول سوال چې وای به د مای کوشه دا شوال میاشتې روزي نیول دا مسنون دي، ثواب دی پکې. بل سوال وای کاشف رحیم سے وایي چې شادی کی مٹائی کانا حرام ہے یا حلال؟ د واده مټۍ خوړل دا خو جایز ده. څوک واده وکړي نو هغه بیا ولیما کوي، خلکو ته خوراک ورکوي، هر یو سیس چې ورکوي نو دته ثواب ملويږي. عرفان الله صفی صاحب جزاکم الله. आवाज़ کې مسله د سید الله داور صاحب وي. لطیف مروت تعریف خیل صاحب وایي چې مفتی صاحب ماقام فرض نه بعد دعا غوستلی شي او ډایرکټ سنت کول پکار؟ ښه سوال یې کړی، دا ضروری سوال لبار بار رځي واتس اپ ګروپونو کې رځي چې د سنتو نه بعد دعا پکار ده که د فرضو نه فورا. قاری محمود الرحمن بیمار دی، الله پاک ته روغ شفا ورکړي، الله پاک ته د مشومانو له دله شفا ورکړي. عرفان الله صفی صاحب السلام علیکم. السلام. لطیف مروت صاحب سوال دا دی چې مخصوصاً سړی سنت او واجب وکړي هغې نه بعد دعا کوي یا د فرضو نه بعد دعا کوي؟ نو بهتره خبره دا دی چې سړی د سنتو نه ځان فارغ کړي، د واجباتو نه هغې نه بعد د دعا وکړي. دعا کول خو مستحب امر دی او سنت دي چې د نه پاتې شي سړی ګناهګاري. نو اول به سړی هغه امر کوي چې هغه ډېر ضروري وي، په دې ترتیب سره به کې ضروري دا دی چې سنت ته وکړي، بیا د هغې نه بعد دعا وکړي. که دعا اجتماعي کوي که انفرادي کوي. که کم حدیث تاسو ځینې خلک دا نقل کوي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د فرضو نه بعد کومه دعا ده هغه الله پاک په نسبت باندې یعنی قبولیت ته نږدې ده. نو چې سنت وشي نو بیا دعا وکړي، هم بیا دا په دې حدیث مثلا په دې کې داخل دي هغه خلک. که ستاسو دا مقصد وي چې مونږ فرضو نه بعد فورا دعا نه وکړو، سنت وکړو هغې نه بعد دعا وکړو، نو د دې ثواب نه به یعنی دې فضیلت نه به محروم شو حدیث کې راغلی. نو دا خبره ستاسو ټیک نه ده، ځکه چې سنت چې دا د فرایضو مکملات دي، دې سره فرایض مکمل کیږي. نو مکملاتو سره نه بعد دعا کول پکار دي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو فرض المنځ نه بعد نه دا فرض المنځ کاملیږي په سنت چې کم پکې سنت ور سره راغل، سنت ور سره وشو نو کامل فرض ادا شو. نو کامل فرض نه بعد اجتماعي دعا کول یا انفرادي دعا کول دا بهتر دی. نو به هر صورت که دعا چا فرض نه بعد وکړه هم جایز ده، او بهتر دا دی چې خپل سنت ته وکړي، اول سنت وکړي هغې نه بعد دعا کوي. جی نازلی سیبوی چې نن سبا موبایل کې چې کوم کتابونه یې تفسیرونه یې دا په موبایل قاتل څنګه دي، لکه معرف الحدیث، صحیح بخاری دا یا داسې نور کتابونه وغیره؟ په موبایل باندې تلاوت کول هم جایز دي او نور کتابونه هم په موبایل باندې قتل دا جایز دي او دا یو سهولت دی تا دپاره. خپل سهولت نه فایده اوچتول دی کې ګناه نشته، او په یو ګناه چې تا ته پکې اشکال کم ځای کې راغلی دی. قدیر الله صاحب چې دا نمبر به د سعودي عرب نه څنګه میلویږي؟ نو دغه زموږ نمبر دی 091 52 30 330. خو دې سره به 092 کوډ وایي، دې سره به خپل کوډ چې دی کوم دی د کنټري کوډ دی 092 هغه به ورسره مخکې وهي، نو بیا به انشاءالله میلو شي. محمد طارق صاحب وایي چې مفتی صاحب روژې کې کفاره او قضا میں کیا فرق؟ خلک یې په دې کې فرق نه کوي. قضا نه دا خو سوال به بهر سره بدل دی، خو فدیه او کفاره کې خلک هم فرق نه کوي. فطرانه دا دی چې مونږ روژې کې د خپلو او د نابالغو ماشومانو فطرانه ورکوو، سرسیه هغې ته فطرانه ویلی شي. او فدیه دا دی چې کم بیمار مستقل بیمار وي هغه روژې نشي ساتلی نو هغه پیسې ورکوي، فدیه هغې ته فدیه ویلی شي. او کفاره دا دی چې یو سړی دی چې په قصدن سره روژه ماته کړي نو په هغه باندې کفاره دی.
چې شپېته روژې به ساتي. نو قضا او کفاره قضا یو روژه به ساتي چې کله تا باندې قضا واوړي نو یو روژه به ساتي، او کفاره دا ده چې تا باندې کفاره واوړي نو تا باندې به 2 میاشتې یعنی شپېته روژې مسلسل ساتي او ورسره به قضا هم ساتي. جهانگیر رضا صاحب وایي چې کور کې تراویح ختم کول او نارینه پسې زنانه ودرېدل صحیح دي، او بالکل کور کې چې یو ختم کوي او خپل محرم زنانه وي هغه ورسره یو نوره نه محرم وي ورسره زنانه، نو هغه وروستو صفونو کې ولاړي نو ختم جایز دی کیږي. انعام الله صاحب وایي چې د ابشرو په ځای باندې وبشرو ویلو سره مونځ کیږي که نه؟ ابشرو په ځای باندې وبشرو اگرچه الفاظ بدل کړي دي او معنا کې هم فرق راغلی، خو معنا په قرآن پاک کې چې فرق راشي او داسې معنا چې هغه سړی په ګناهګاریږي نو بیا ورسره لمونځ خرابېږي. مثلا الله فرمایي چې مسلمان خلق په جنت ته داخل کړم، او ته په عربی کې وایي چې مسلمان خلق په جهنم ته داخل کړه، داسې معنا ورسره بدله شي چې سړی په ګناهګاریږي نو بیا ورسره لمونځ ماتي. که بیا داسې معنا بدله شي چې هغې سره سړی ګناهګاریږي نه، اګرچې زبر دا زیر په باندې پیش ویلې په دې سره لمونځ نه ماتېږي، لمونځ د سر ته راسي چې قصدن څوک نه کوي، په خیره سره داسې وشي. زلة القاري لیکلي. کاشف رحیم صاحب چې مفتی صاحب بیمار الله دې صحت درکړي، الله دعا کوي الله پاک ته ما ته تاسو ټولو ته صحت درکړي او راکړي. جزاکم الله. نصیر خان ماشاءالله حضرت پنځپیري پسې لمونځ کیږي. نو مبتدیان چې څومره دي بدعتیان چې د اهل سنت والجماعت عقاید چې نه لري، چې د اهل سنت والجماعت عقاید دی نه وي، هغه مخالفت کوي چې هر څوک دي په هر نوم باندې دي چې اهل سنت والجماعت عقاید د دوی نه وي، او نور داسې عقاید چې نوي عقاید او نوي خبرې په اسلام کې دننه کوي چې هر فرقه وي، نو داسې خلکو پس لمونځ مکروه تحریمي دی. انعام الله صاحب ابشرو مجهول ویلو سره د دې جواب مونږ درکړه. سید الله داوړ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ مفتی صاحب آواز صحیح ہے لیکن میرا ہیڈ فون خراب ہے. جزاکم اللہ سید اللہ داوړ صاحب، الله دې خوشحال آباد لره. صاحب وایي چې سګرټ کی فیکلټي سے امامت کرنا کیسے؟ سګرټو په فیکټری کې امامت کوله څنګه دی جرار افریدي صاحب؟ نو سګرټو فیکټری سګرټ خرید او فروخت چې دی هغه جایز دی. سګرټو په فیکټری کې کار کوي غلطه امامت کوي نو هم جایز دی. سګرټو باندې خو څه فتوا نشته ده، د احنافو فتوا په سګرټو په نسوارو باندې دا نشته چې هغه خرید او فروخت ناجایز دی، داسې فتوا نشته. که تاسو سره یې نو مونږ ته لګا او پیش کړي. او دینه بعد پرویز احمد خان صاحب چې مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ پوچھنا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے یا چپ کر پس سورۃ الفاتحہ ویل مکروه دي، ځکه چې قرآن کې الله فرمایي چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نو دا حکم عام دی که په لمانځه کې امام سورۃ الفاتحه یعنی قرات وي، سورۃ الفاتحه هم قرات کله منځنه به هر څوک سورۃ الفاتحه وي نو تبع اوري او خاموش پې وانصتوا انصات تا باندې دی. نو لہذا امام پسې سورۃ الفاتحه مقتدی پر اول مکروه دی. عبد الله تنها صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب زما سوال دادی چې مچ گندا چیز ہندی کی اودچی کپڑوں مددا سے سوال صفالی کا عبد الله تنها صاحب جی دا بونیر نمونږ سره د مولوی اشبر جان صاحب دی وی چې یو زنانه ده او هغه ته حمل لګېدلی دی د زنا نه، او یو کس ما ته وویل چې یاره ما ورته داسې څه دوی ورکړه چې هغې د وجې نه هغه حمل ضایع شو د حالاتو د وجې نه. نو یو طرف ته خو ما پې پرده واچوله او بل طرف نه مطلب ما دا کار داسې وکړو، نو دا څنګه دا کار ما صحیح وکړو که نه؟ جی چې دې سره زنا کول خو لوی جرم دی، الله دې مسلمان ته وساتي.
خو کومه زنانه چې په دا ازمیښت کې مبتلا شوه نو څوک ورسره امداد وکړي یعنی دا کم زنا نه چې کم اولاد پیدا کیږي هغه یا ژوندی شوي ني 4 میاشتو نه مخکې هغه ضایع کړي نو انشاءالله اگر چې 4 میاشتو نه مخکې هم اولاد ضایع کول بغیر عذر نه دا جایز نه دي خو دا یو لوی عذر دی چې د سره معاشره خرابېږي چې دا ماشوم پته ولګي نو معاشره ورسره خرابېږي جنگ جدل ته جوړېږي دې نه بچ کولو دپاره که تاسو د وي داسې انشاءالله تاسو په دې ګناهګار نه ځکه چې ستاسو مقصد او اراده او فساد ختمو. دا عبدالله تنها صاحب سوال کوي چې مچ په یو ګنده شیز باندې کینی او هغه بیا په کپړو باندې کینی نو دا مونږ کپړو باندې بیا کوي مچ دومره ګندګي ځان سره نه راوړي چې هغه درهم برابر وي خو بهر صورت ته چخکاري وینځل یې پکار دي لمونځ ورسره کیږي. ساجد شاه صاحب قادر الله صاحب وختي نمبر چې کوم وختو سعودي عرب نه هغې تپوس کوي چې خپلې زنانه ته ووایي چې یاره ته به واده وغیره کې نه ګډېږي او هغه بیا ګډه شي نو آیا داسې زنانه سره بیا څه کول دي وي دې سره طلاق ونه واقع کېږي او بل دا د دې منع کولو دپاره څه صورت اختیار کړلی شي چې دغه نه منې شي ده زنانه یقینا چې د ګډانه منع کولی شي خاوند له پکار دي چې زنانه د الله جل جلاله د نافرمانۍ نه منې کړي کما زنانه چې هغه د خاوند داسې خبره نه مني د دې حکم په قرآن پاک کې راغلی دا ناشزه ده ناشزه زنانه د پر نانو نفقه نشته خاوند باندې پیسې ورکول نانو نفقه پې نشته دا ناشزه حکم دا دی او قرآن کې الله فرمایي چې کله ستاسو زنانه ناشزه شي نافرمانه شي نو تاسو هغې ته خپل کټ ورنه جدا کړئ نو تاسو خو هسې کټ جدا کړئ سعودي کې مثلا بهر ملک کې کم کسان دي نو په هغې باندې هم نه سمیږي نو بیا هغه سره تاسو کټ جدا کول نه یعنی هغه سره خبرې ما کوئ هغه سره لږ معاملات ختم کړئ دې سره چې نه ټیکېږي نو تاسو په هغې باندې فضربوهن نو بیا ویلی شي یعنې سزا هم ورکولی شي او دغه سزا باندې هم چې کومه زنانه نه سمیږي خوږه طریقه باندې معاملات ختم کې دا نه سمیږي او بیا په سزا باندې نه سمیږي نه قرآن کې الله فرمایي چې بیا تاسو د ځان نه مکمل طور باندې جدا کولی شي او جدا کولو دا طریقه دی چې تاسو خپل یعنی سړی د خپل طرف نه یو بهترین پویو سړی مقرر کړي او یو د زنانه طرف نه مقرر شي او د په منځ کې د فیصله وکړي یاره یو فیصله یې وکړو نو د زنانه چې هغه ګډانه نه منې کېږي بار نو دا بیا ځان نه لرې کولی شي نه اخوا کولی شي. ساجد شاه صاحب سوال کوي چې قرآن مجید کې کوم موبایل خلکو انسټال کړی وي او دغه موبایل سره بیا باتروم ته تلی شي که نه شي تلی جی موبایل کې چې کوم قرآن مجید دی په هغې کې تلاوت کولی شي او چې کله هغه موبایل بند کې آفې کې او په جیب کې دی نو بیا باتروم ته هم تللی شي که تاسو وایئ چې دې کې قرآن پاک دی په موبایل کې نو هغه د جسم په صورت کې نه دی یو د کاغذ باندې چې کم قرآن پاک وي مصحف وي دا د جسم په صورت کې دا خو ته باتروم ته وړلی نه شي کوم قرآن پاک جسم نه لري لکه د حافظ قرآن قاری قرآن په زړه کې قرآن پاک چې د په سینه کې یا د عام مسلمانانو په زړه کې څه قرآن پاک شته سورة الفاتحه قرآن پاک ته سورة الاخلاص ته نو دا باتروم ته تللی شي عام مسلمانان سره د دې چې د دوی په زړونو کې قرآن پاک ته نو وجه دا دی چې دغه قرآن پاک په سینو کې دی دا جسم نه لري نو دا رنګې د موبایل کې چې کوم قرآن پاک دی دغه جسم نه لري نو دا باتروم ته وړلی شي. کم ملګري چې اوس راغلي دي او زموږ پروګرام اوري نو د هغې خدمت کې یو ځل بیا درخواست دی چې دغه پروګرام تاسو شیر کړئ او دا نور هم خور کړئ چې خلکو ته ډیره فایده وشي. نو انعام الله صاحب تراونه رستو اجتماعي دعا کول څنګه دي یعنی وترونه رستو انعام الله صاحب د وترونه رستو اجتماعي دعا کول جایز دي او وترونه بعد د تراونه بعد جایز دي د کم خلک وایي چې پکار نه دی نو کم التزام تراونه بعد چې تاسو یا دعا نه وي کړې نو تاسو لمونځ سرته نه رسي ضروري ګڼي نو په هغه ځای کې بیا نکیر پکار دی چې بیا دعا نه وشي چې کوم ځای کې التزام وي مسالې التزام پکې نه وي خلکو ته د مسلو پته وي نو کله ته اجتماعي دعا وشي نو ګناه پکې نشته ثواب دی. مفتی صاحب جنازې نه پس دعا څنګه حکم لري نو دا رنګې د جنازې حکم دی
چې جنازه وشي فورا امام په دعا باندې شروع کړه نو گویا کې خلق په وایي چې دا خو د جنازې یوه حصه ده دعا خو په جنازې کې دننه تا وکړه اللهم اغفر لحینا و میت جامع الفاظو سره نو بیا چې بیا فورا پسې ودرېږي نو دا معنا چې تا کومه جنازې کې دعا وکړه هغه کامله دعا نه وه نو فورا په جنازې کې په دعا باندې شروع کول نه دي پکار او کتاب یا بیان وکړو جنازې نه بعد څه بیان دی وکړه څه د خبرې دی وکړې یا د هغه کم مجلس و مات شو صفونه دې مات کړ نو هغې نه بعد د دعا وکړو نو بیا جایزه ده نو فورا په چې جنازه وشي نو فورا په دعا باندې مه ورځئ جی مولوي اشبر جان صاحب چې کوم سوال وختي وکړو هغه ماشوم باره کې هغه وایي که دغه ماشوم فرض کو چېرته پیدا شي نو دغه ماشوم سره بیا تعلق ساتل بل د ده نسب وغیره او د سره نور مطلب د امامت وغیره د دغه به بیا څه حکم وي که د دې زنانه خاوند وي چې دا ولد زنا دی پیدا کړی نو چې خاوند یې نو نسب به خاوند ته ځي چې خاوند یې نه نو بیا چې معلوم وي چې فلانکی دی زنی دی هغه نسب به خپل پلار پسې ځي او بیا تعلقات په ولد زنا سره چې هغه ګرځول جایز دي هغه چې نیک عمل کوي هغه خو څه ګناه نشته ایو انسان دی پیدا شو مسلمان وي نو هغه سره تعلقات ساتل پکار دی هغه نه نفرت کول نه دی پکار په هغې کې د هغه ګناه نشته ګناه پکې د مور و پلار ده نو لحاظ هغه نه نفرت کول نه دی پکار او محسن شاه صاحب جواب وشو پرویز وعلیکم السلام عرفان साहिल साहब जी अगर मोबाइल में तस्वीर या गाने वगैरह हो और मोबाइल जेब में हो तो नमाज होती बिल्कुल چې په موبایل کې تصویرونه وي یا غانې وي او بند وي په جیب کې وي نو په لمانځه کې هیڅ قسم کراهت نه راځي او تصویر پکې وي او کلا وي بیا ملک خطیب وعلیکم السلام الله دې اجر درکړي نازلی دی وی چې مفتی صاحب د عالمانو نم اوریدلی دي چې الله پاک د خپل بنده سره د اویا میندو نه زیاته مینه کوي د دې باره کې حدیث شته که نه مونږ ته یې لږ ووایئ ستاسو په ډېره مهرباني جزاک جی اوس خو مونږ سره حدیث موجود نه دی خو داسې حدیث شته چې یقینا مو د خپل اولاد نه الله پاک د خپل اولاد د مور نه هم زیاته مینه اویا درجې نه دا معنا نه ده چې مطلب چې 2 درجې بلکې زیاته ډېره عربو کې دغه اویا لفظ ډیر زیات د پر استعمال دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې کشل زله دا سیو وکړ دا کار زنه کوم نو شل زنه نه مراد ډیر وي که هر څومره دی وکړ نو 70 میاندو نه مراد دا د هر څه ډیر زیات امینه کوي شفقت کوي کرم کوي په بندا باندې سید نواب وعلیکم السلام حمید اللہ خان صاحب مفتی صاحب سعودی عرب میں جمعے کی نماز پر پابندی ہے کیا ہم گھر میں جمعے کی نماز پڑھ سکتے په اول کې مونږه دا سوال جواب وکړو چې تاسو په خپل کورونو کې په خپل بیٹکونو کې جمعې منځونه قطعا ما کوئ که تاسو مخکې مونږ نه اورېدلي وي هغه باندې فتوا وه یقینا چې مخکې مونږ تاسو ته ویلي وي چې جمعې منځونه تاسو خپل درو کې کوو اوس مونږ تاسو ته وایو چې د جمعې دغه لاک ډاون چې کم دی دا معامله چې کومه د وبا ولا الله پاک ته ختمه کړي دا اوږده شوه که جاري تاسو وساتئ په کمرو کې لمنځونه کوئ نو ډېر خلک په د تسهل د وجې نه د خپلې د سستۍ د وجې نه بیا به دا معامله چې ختمه شي هغې نه بعد به هم په کمرو کې او په دیرو کې جمعې لمنځونه لږ کوئ نو دې نه بچ کولو دپاره بهتر دا دی چې تاسو جمعې لمنځونه په خپلو دیرو کې مه کوئ دا حالات داسې راغلي که جومات کې درته موقع میلاو شو جمعې لمونځ وکئ په خپلو دیرو کې او کمرو کې او یا په خپلو کورونو کې جمعې لمونځ قطعا ما کوئ دې نه احتراز وکئ تاسو دپاره بله فتوا شته چې مسپخین لمونځ کولی شئ په داسې حالاتو کې او بهتره خو دا دی چې بس ځان ته لمونځ کوئ الله پاک پس تاسو ته انشاءالله ثواب درکوي افغان مارکیټ فردوس نه موږ سره مجاهد صاحب سوال کوي چې دا موجوده کومه وبا د کرونا نو دې باره کې څه وي بعضې خلک وایي چې دا شته بعضې وایي چې دا نشته دی نو څه دغه دې باره کې نو وبا متعلق چونکې الکترانیک چې څومره میډیا ده د ټي وي چینلې دي ریډیو دي دا ټولې چینلې چلیږي د ګټې دپاره ټولې چلیږي پیسو دپاره چې پیسه ورته کم ځای نه زیاته میلویږي که دروغ یا که رښتیا وي نو هغه پروپیګنډا بیا دوی عام کوي الکترانیک میډیا باندې زیات تر دې ته زور ورکړی دی چې کله الکترانیک میډیا یو شي ته زور ورکړي
نو بیا خلکو اشکالات پیدا شي چې د کې څه وجه شته. دارنګې لکه مونږ په د پیج کې په ارتغرل کما ډراما ده یا فلم ده د متعلق ویډیو شته مونږ په تفصیل سره خبره کړې. خو چې کله عمران خان ووی چې دا ډراما یا فلم په اردو کې وچلوي نو خلکو اول دومره اشکالات نه خو چې کله عمران خان د خولې دا خبره واورېده نو فوراً اشکالات پیدا شول چې عمران خان قطعا دا نه غواړي چې مسلمانان دې پورا په صحیح مسلمانۍ باندې راشي ځکه چې هر وخت چې د حرکت کوي د نبی ختم نبوت خلاف حرکت کوي د اسلام خلاف حرکت کوي نو چې کله دی وایي چې دا ارتغرل ولا کومه ډراما ده په ټي وي باندې وچلوي نو خلکو فوراً اشکالات پیدا شول چې دې کې خو د څه دارنګې چې د الکترونیک میډیا دې شي ته ډېر زور ورکوي نو څه چل پکې دی الله دې مسلمانان ته وساتي. جی نو حقیقت علم چې دی الله سره دی. سیف الاسلام حقانی سی وی چې کله د زنانه مطلب حمل وي ماشوم وي نو دې سره صحبت وغیره کولی شي کنه کوروال بالکل چې زنانه حمل وي نو هغه سره کوروالۍ کولی شي چې کله د زنانات تکلیف محسوسیږي یعنی په آخر وخت کې چې هغه آخري وخت وي حمل د ماشوم پیدا کېدلو په دا وخت کې چې زنانات تکلیف رسي نو تکلیف ورته مه رسوه بیا جما او کوروالۍ ورسره مه کوه نوره چې تکلیف ورته نه رسي نو تر هغې پورې ته هغې سره کوروالۍ کولی شي. جرار افریدی صاحب جناب مفتی صاحب ایک محلہ کی 2 مسجدوں میں نماز جمعہ اور نماز عید کیسے یو محله کې چې کومه کلی دی لوی کلی دی چې یو ځل په فتوا باندې تاسو جمعې لمونځ په یو کلي کې شروع کړی دی نو هغه کلي کې په هر یو جماعت کې جمعې لمونځ کېږي عید لمونځ کېږي خو لیکن بهتر دا دی چې د ټول کلي والا یو جماعت ته راجمع کېږي که په یو جماعت کې نه راځي تعداد زیات نو بل جماعت کې جمعې لمونځ شروع شي هسې دې نه شروع کوي. جی دا سوال شوی دی اشبر جان سے اسلام او ریلیجن دا مرګري وی چې سری مونږ کې که جهر وکړي شي نو د جهر مقدار څومره دی چې هغې باندې بیا سجده سهو لازمیږي څومره مقدار باندې سجده سهو لازمیږي چې جهر وشي نو چې سړی دومره ویلی شي لکه سبحان الله سبحان الله سبحان الله 3 ورې ویلی اوس الحمدلله رب العالمین دغه آیات چې پورا کو په جهر باندې سیه ثواب کوي. عبدالستار عابد سے وہی چې یو ایک مسافر آدمی مسجد آیا تو پھر کو پتہ نہیں کہ امام مقیم ہے یا مسافر تو مقتدی اپنے نماز کی نیت کس طرح باندھے. دغه ډېر اهم سوال دی د دې جواب علماء کرامو په 2 طریقو باندې کړی یو خدا دی چې نو د دې سوال جواب علماء کرامو په 2 طریقې سره کړی یو دا دی چې په خپله اندازه باندې به د نیت وکړي په خپل اندازه باندې نیت وکړي او چې کله سلام وګرځي نو کده ته پته ولګېده چې زما اندازه درسته وه مثلا مقیم نیت د کړی و امام مقیم و نو بیا د لمونځ صحیح شو که غلط یې کړی نو بیا سر نه دوباره اعاده کوي نو دی به خپله اندازه لګوي چې آیا دا امام اندازه به ولګي چې امام مقیم دی او که مسافر دی او بیا به د اندازې نه بعد د نیت وتړي که غلط شوی نو د هغې اعاده به وکړي خو چې لارې په غاړه باندې جومات وي او امام صاحب بالکل د خپل چې کم محراب دی د جانماز چې دی هغه نه بل ځای ولاړي نو تا ته به پته ولګي چې دا خو امام مسافر دی ځکه چې یو ځل یو جمع وشي په کم محراب کې نو بیا چې امام بله جمع ورکوي نو به هغه په محراب کې نه ودرېږي یو طرف ته ودرېږي نو اندازې نه به ته معلومه یې که اندازه د غلطه شوه نو بیا به سر نه لمونځ کوي که تا مثلا د مقیم نیت کړی وي او 4 دی پسې وکړی امام هغه امام شوي مقیم نه وي مسافر وي غلط شوی نو سر نه بیا لمونځ ادا کوي. صاحب وایي چې که یو سړی په غلا باندې بل ملک ته لاړ شي اول ته کې کار کوي نو دغه پیسې حلال دي که حرام؟ د غلا باندې تک د لپاره جایز نه دي دا ګناه ده معاهده دې ماته کړه ګناهګار شوي خو وروستو چې کله دی کار کوي نو په هغې کې خو
دته د کار پیسې ملويږي د مهنت پیسې ملويږي تنخواه ورته ملويږي په خپل مهنت باندې خپل خلا وباسي نو پاغه باندې تنخواه کې هیڅ قسم نقصان نه راځي سلام شکوي به پرېږدم سیف العارفین سے وی چې یو کس اکاونټ ته پیسې راغلي دي خو د اکاونټ نمبر یې نه دی معلوم او وی 13 میاشتې وشوي نو دا پیسې زه ورکم او یا مطلب مدرسې ورکم دا څنګه دي واخلم یا مدرسې له ورکم اکاونټ باندې سود جمع شوی دی اکاونټ ته پیسې راغلي دي اکاونټ ته تاسو کا سود راغلی وي بل چا معلوم خا نامعلوم شي هونډي وغیرہ باندې خا نامعلوم ته پیسې ملاو شولې نو پیدا کول شي کوشش وکړه پیدا نه نو بیا یقینا چې غریب لور کول شي په دینیت باندې چې ثواب باغه مالک ته ورسي سیف الله حقانی سے د دې جواب شوی دی تاسو لګبر وګورئ تاسو جواب شوی دی سیف الله حقانی سے محمد سجاد سے وی چې سونه کی د سونې قرض معاملې کولې جی محمد سجاد صاحب دغه سوال زیات تر د ملیشیا نه مونږ ته راځي هر پروګرام کې او د سونې چې کم کاروبار دی هغه په قرض باندې کولای شي چې یو طرف نه پکې قبضه راشي سونې د پاره چې کومه مسله مخکې وه هغه علما کرام وی چې دغه نوٹ چې دا کم پیسې شي روپۍ شي دا په خپل سونه ده نو قرض لین دین مکوئ نو اوس علما کرام وایي چې د نوٹ چې د خپل ځان ته یو سمن دی قیمتي سیز دی سونا نه دی نو لہذا د سونې کاروبار په پیسو باندې په قرض باندې کول شي جایز دی یاسین خان صاحب دعا کې مې یاد ستا الله پاک ته ټوله مسلې حل کړي الله دې زړه مرادونه پورا کړي صلاح الدین فرمایي چې سب کې چې کم مسافر دي هغه دلته پاکستان کې فطرانه ورکول شي دا مسله مونږ په واتس اپ ګروپونو کې بار بار وکړه چې په بهر ملکونو کې چې څومره کسان دي هغه به خپل فطرانه او د خپل نابالغو بهر ملکونو کې چې څومره مسافر دي هغه به خپل فطرانه یعنی سرسیا او د خپل نابالغو مشومه چې نابالغ دي د هغه مشومانو سرسیا باندې د بار ملک په کرنسي باندې ورکړي د پاکستان په کرنسي باندې هغه فطرانه نه وځي چې کم زمونږه رونه بار دي او په دې وخت کې چې د کله فطرانه ورکوي نو خپل ملک ته راغلي دي پس نو بیا د پاکستان په پیسو باندې خپل فطرانه ورکي د نابالغه مشومانو دی ورکي خو چې بهر ملک تاسو عید وکړه بهر ملک اوسه نو خپل فطرانه او نابالغه مشومان چې تاسو هغه په پاکستان کې دي یا تاسو سره دي د هغه فطرانه به تاسو د پاکستان په کرنسي باندې نه ورکوي بلکې د بهر ملک په کرنسي باندې ورکوي دا مسله چې دا یو بل تر زیاته شیر کوي بهر ملک نه دا بار بار رځي واتس اپ ټولو ګروپونو کې مونږ جواب ورکړو چې بهر ملک څومره کسان دي خپل فطرانه او نابالغه مشومان فطرانه دا بده د بهر ملک په کرنسي باندې ورکوي په دې کې دا اشکال چې پیدا شوی د زیات تر زمونږه مفتیانو صاحبانو عالمانو کې احتیاط شتانه مسله څوک سوال ته وکړي نو ډز ته پورتکی کتاب یې نه وی کتل نو سو میسجونه مالا چاله د عالمانو راواستول د مفتیانو چې زه نوم نه اخلم لوی لوی پیرانم ځان ته وي نو هغه ولا تاسو واتس اپ اوریدلی وکنه هغه ولا هغه ماته راواستول چې هغه ورته ویلي چې تاسو پاکستان په کرنسي باندې فطرانه ادا کړئ نو دینه مسله جوړه شوی زمونږ عالمانو نه زمونږ مفتیانو هغه د دومره ضرورتوب نه کوي چې یو مسله تاسو قتل نه ده تاسو په اطمینان نه نو جواب چاله ما ورکوي هغه ته وایي لک صبر وکړئ جواب درکوم کتاب وګوره بل ملګری نه بل مفتی نه تپوسو بیا جواب ورکوي زړورتوب په مسلې کې قطعا ما کوي دا څوک چې مفتی صاحب چې مسله د خی یا فتوا ورکوي نو دا گویا کې په جهنم باندې ځان پیش کوي نو په جهنم باندې یو سړی زړور نو هغه به زړور خبرې کوي نو دا مسله ډیره پیچیده کړي دا علماء کرام نو لہذا دغه مسله نوٹ کړئ فتوا په دیدا چې تاسو شمی کې امدار غلی دا مسله چې بهر ملک کې د خپل فطرانه او د خپل نابالغ مشومان فطرانه د بهر ملک په کرنسي باندې ورکړي پاکستان په پیسو باندې نه خلاصيږي پاکستان پیسو ته بدلول شي پاکستان کې ادا کول شي کرنسي به هغه وي جی محمد الطاف صاحب د اعتباد نه سوال کوي چې یو کس امام سره منځ کې شامل دی او اخیری قاعده باندې هغه د امام نمخ کې سلام وګرځولو نو د منځ او شو کنه او کنه د امام نمخ کې سلام وګرځي خو بیا دوباره کینی او امام سره دوباره سلام وګرځي نو دوه صورتونو کې د منځ حکم دی امام نه چې مخ کې سلام وګرځاو بس
دته نه دي پکار او دغه مکروه تحریمي دی امام نه مخکې سلام چې ګرځئ او چې امام سلام یا ختم کړی نه وي ته سلام وګرځئ نو د سره لمونځ مکروه تحریم سر ته د ورسېد لمونځ وشو خو مکروه دی شو زه یاسین خان صاحب وی چې دعا کې میات کړ الله پاک ته ټولې مسلې حل کړي محمد سجاد صاحب وی چې کم کلی کې د جمعې مونځ نه کیږي نو هلته د اختر مونځ کول څنګه وي چې په کم کلی کې د جمعې لمونځ نه کیږي نه هغه شرایط پورا نه دي په کلی کې د جمعې لمانځه نو په هغه کې د عید لمونځ نه کیږي کم شرایط د جمعې لمانځه لپاره دي هغه شرایط د عید لمانځه لپاره دي چې شرایط نه پوره کیږي په وړو کې کله دی هغه ته جمعې لمونځ هم نه کیږي د اختر لمونځ نه کیږي نو چا کا شروع کړی وي د جمعې لمونځونه پرې د مسپخین لمونځ نه کیږي وړو کې کلی کې چې کوم وړو کې کلی نو لوی کلی دی یا خرونه دی پغې کې هو کیږي ثنا الله مظهری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام عید کې دین دوستوں کو عید مبارک کہنا سنت یا بدعت عید په ورځ باندې عید مبارک ویل خپل ملګرو ته دا نه سنت دي او نه بدعت دي نه سنت دي او نه بدعت دي یعنی نه دا ممنوع مقصود دی نو دا یو بلکې ښه طریقه دی چې ته عید مبارک ویل دا ښه طریقه ده خو سنت او بدعت دته نه شویلې ځنه رواجونه او رسمونه په کلیو کې کیږي نو دا نابالغ علماء کرام نه مراد دا دي چې هغه وسعت نه لري په مسایلو کې ډایرکټ شما مخکې ذکر کو فتوی لګي او پر اسمونو پر وجونو باندې دوی دا فتوی لګي د مبتدیین زنه شي فورا درته وي چې دا بدعت دی ته ویل شي چې یو کار یو رسم یا رواج ته د ثواب په نیت باندې کوي چې د کې ثواب د دین په نیت باندې کوي رسم او رواجونه دي مثلا ودونو کې ځنه خلک کم شه دا واده چې کوي هغه الک چې دا پکټ باندې اوچتي پزنه علاقو کې نو بیا علماء کرام ورته دا بدعت دی بدعت دا نه دی دا خو یو رسم رواج دی نو رسم رواج چې ثواب په نیت کوي نو ګناه ده چا سه کوي نو بیا نه مقصود دی او نه ممنوع دی نو لہذا عید مبارکی ویل دا اگر چې سنت نه دی خو بدعت هم نه دی جایز دی ادریس خیبر ایجنسی نه هغه سوال کوي چې اکثر دا خبره کیږي چې بازار ته لاړ شي نو په 3 دکانونو بغرزي بیا به سودا کې نو دا خبره څنګه ده نو دا تجربه نه ثابته وي چې ته 3 دکانونو باندې یو شی وګوري معیاري شی درته ملاو کم ځای کې غشو دا ښه خبره ده او قیمتونو پته ولګي کته په 3 دکانونو یا په 4 یا 5 باندې ونه ګرځي اول نه ډایرکټ سودا او کې رستو بل دکان کې یو شی ویني هغه چې سړی ورسته حسرت کی افسوس کی نو پکار خدا دی چې ته ډیر سو دکانونه وګوره هغه نه بعد سودا حشمت در ادم خیل ناغه سوال کی ویزا اکثر چې کله اکاونټ پیسې یا ارس دغه دسخط کوم اکاونټ د پاره یا چاته کوم دسخط نو ویزا پکې بتاخه جوړوم نو دا جوړول څنګه دي د دستخط باندې چې کوم بتاخه جوړوي دغه د بتاخه شکل نه پورا جاندار شکل نوي چې هغه پیژندل نشي لکه جاندار شکل پیژندل شي نو هغه باندې جوړای نو دستخط باندې چې کومه بتاخه دي جوړ شي نو هغه دغه پشان باندې بتاخه نه ویزي ګناه پکې نشته پاک لاک چې دې فرمایي چې وی آیا دا خبره صحیح ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوې پیدا نو الله به د دنیا نوې پیدا کړي د دې مضمون صحیح دی خو د دې کم حدیث چې لولاک لما خلقت الافلاک د حدیث په دې الفاظ سره نه دی راغلی او خو لیکن دغه مضمون یې صحیح دی مضمون دا معنا چې یقینا نور غکه روایتونو کې دا شته چې نبی علی السلام په وجه باندې دغه دنیا الله پیدا کړه محمد زوحات سے چې په هوټل کې د جمعې مونږ کیږي کنه ما اول وې چې په هوټلونو کې په کمرو کې او په دیرو کې د جمعې منځونه مکوي بهتر دا چې خپل مسبخي وي جی بلال خان صاحب دیوی سلام الله دې تاسو ټول کامیاب او خوشحال لري مفتی صاحب او ما ته خاص دعا کوي چې الله مې کامیاب الله دې بلال صاحب بالکل کامیاب کوم غبکار کې دې الله کامیاب کا دنیا آخرت تلاره الله ټول کولاو کی ذاکر وزیر صاحب دیوی چې مفتی صاحب زمانه ډیرو علما کرامو دا خواهش کړی دی چې مفتی صاحب نه په لایف کې دا غوښتنه وکړه چې افتا کورس یې په لایف کې راته شروع کړي زمونږ طریقې کار دا دی چې کوم مطلب دارالافتا مرګري دي یا څوک دا غواړي
نو هغې دلته راتلی شي. زمونږ پرایویټ افتا سیسټم شته دی دارالافتا هغه چلی هغې دپاره چې کوم شرایط دي نو هغه عالمي سند پکار دی هغې دپاره. نو کم ملګري چې خواهش لري نو هغې دلته راشي شمس القمر کالونۍ کې دلته دی راشي میاشت کې به راځي او میاشت کې به یو ځل راځي یا چې کله ورته اساني نو هغه به راځي خپل سبق وغیره هغه به علي. نو دغه زمونږ شرایط دي تاسو راتلی شي او که بیا هم راځئ نو تاسو زمونږ کم نمبر دی 091 52 30 330 دی باندې مونږ سره رابطه کولی شي. سہیل ایوبی ہوئی چې پاکستان کا آئین اسلامی ہے یا کفری, اگر کفری ہے تو پھر اس کا قتال جائز ہے یا نہیں؟ دینه مخکې ذکر صاحب زمونږ چې دارالافتا کم سیستم دی طریقه کار دی ګر بیټې مفتی بنی د دې فواید دا دي چې الحمدلله چې کم ریګولر ځای کې افتا کېږي هغه کې دومره کتابونه تا باندې نه ګوري. دې کې مونږ د عربۍ ټولې فتوې اردو ټولې فتوې پې ګورو او بیا مقاور کوو د فتوا. اوس چې د روژې کې مونږ 4-5 ملګرو کې دغه تجربه وشوه د لایف سوال جواب کولو تجربه وشوه کتابونو ته مجبوره شول نو الحمدلله دینه ډیره فایده خلکو ته ورسېده. سوال څه دی؟ ابو عاطف صاحب وایي چې شوال کې شپږ روزې چې کوم دي دې متعلق رهنمایي. دا خو په اول کې 2 ځله ذکر شو چې دا حدیث کې راغلی صحیح حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې د فرض رمضان روزې وساتلې او شپږ روزې بیا وروسته شوال کې وساتلې. دا شپږ روزې او د شوال روان دي د کې تسلسل نه دی چې ټوله میاشت کې دي چې وساتلې مثلا یوه دی یوه وساتله بیا 2 ورځې پس دې بله وساتله او چې شپږ دې پوره کړه گویا کې چې ټول کال ثواب به الله د روزې درکوي. احسان الله صاحب وایي چې موجوده بینکونو کې پیسې اکدل څنګه دي؟ هسې بغیر ضرورت نه پکې اکاونټ کول اول جایز نه دي. پیسې کې خودل خو بالکل من باب اولا جایز نه دي او اکاونټ خو په ضرورت په بنا کول شي بینکونو کې موجوده کم بینکونه او پیسې نشي کې خودل پکې هغه کته زه په سود نه اخلم نو هغه په سود کوي نو ته په سود کې یعنی په ګناه کې تعاون کوي دغه د قرآن په نسبت ګناه ده. صدام خان وایي چې مفتی صاحب مخکې سب کې ځای وي او وروستو سړی ودرېږي نو مونځ کېږي که نه؟ خو که ځای نه وي او بیا وروستو یو کس ودرېدلی شي چې ځای وي او وروستو ودرېږي نو بیا دې سره لمونځ وشي خو مکروه کېږي. جی سیف الله حقانی صاحب دی وایي دوباره جواب راکړي سوال دې دوباره وکړئ. سجاد سے وہی جاز چکم کیش جاز کیش اکاؤنٹ جائز دی کنه؟ جاز اکاؤنٹ دی کټیلینار اکاؤنٹ ته پاغه کې پیسې کې خودل جایز نه دي. هغه په سود کوي نو سود به من ګناګارېږي او کمنټونه په اخلي نو تام بیا سود کوي نو ته بیا په ګناګارېږي. عبد الله مدنی سے بھی مفتی صاحب دعا کې میاد الله پاک ته په علم عمر کې برکت واچي. عتیق الرحمن سے مفتی صاحب دا د ماښام او د ماسخوتن مونځ په منځ کې څومره ټایم چې تیر شي نو د ماسخوتن ټایم جایز شي؟ عتیق الرحمن صاحب چې څومره نقشې شي دي زموږ سره پاکستان کې نو دا په 1.5 غنټه باندې جوړ شوي دي. د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې 1.5 غنټه ټایم ورکړی او دا نقشې غلطې دي. اول ټایم چې دی د ماسخوتن په پاکستان کې د ماسخوتن ټایم شروع کیږي په باندې 1 غنټه نه پس فریدیا کې هم په دې باندې فتوا ده نو په کار دی د نقشو کې مونږ په نقشو باندې کار شروع ان شاء الله. خو جواب دا دی چې د مسوتن او د مخام په منځ کې په باندې 1 غنټه فرق په کار دینه بعد بیا مونږ ادا کی. حمید الله خان سے وی چې مفتی سے یو وړوکې جمعات ته او مونږ دای په ځای باندې مطلب بل ځای ورکول غواړو ځکه چې دغه ځای وړوکې هم دی ولارم ور سره وړه ده نو د دې په بدل کې مونږ بل ځای ورکولې شو کنه حالانکه بل ځای لوی دی. جی تاسو جمعات وړو کې دی خلک پکې نه راځي نو دغه جمعات په خپل ځای باندې پرې دی لږ کسان دی آباد سره او بل ځای کې تاسو جمعات جوړ کړئ لوی هغې ته خلک ځي خو دغه جمعات په تاسو ختمولی نه شي. دغه جمعات په هم قیامت پورې جمعات وي آباد یې ساتئ. محمد اسماعیل صاحب وایي چې مفتی صاحب بدعتي پسې مونځ کېږي. بدعتیان یعنی اهل سنت والجماعت نه چې عقاید یې بدل دي بدعتیان دي چې په هر نوم باندې دي په هغو پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. لکی بنگش صاحب وایي چې مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ که ستاسو واتس اپ ګروپ وي نو کم نمبر باندې دی؟
پیج ته لاړ شئ. نو زمونږ په پیج باندې زمونږ واتس اپ ګروپونه د هغې لینکونه پراته دي. د اردو ګروپونه هم شته. بل دې دپاره که ستاسو خوبونه یا وظایف وغیره پکاري د هغې دپاره هم زمونږ ګروپ شته دی او د دغه ټولو ګروپونو لینکونه زمونږ په دې پیج باندې پراته دي. تاسو هغه ځای نه هغه لینک دغه پیج تاسو لایک کړئ نو تاسو بیا نه بعد پکې تاسو پیدا شي انشاءاللہ. واتس اپ ګروپونه په د پیج کې شته. ابو رحیم الله صاحب وایي چې ایک عورت के पास 1 तोला सोना है, इस पर ज़कात है या नहीं. نه په یو توله سونا باندې زکات په دې زنانه باندې نشته. البته که دې سره پیسې دومره ډېرې وي 50-50 روپۍ ورسره نو بیا زکات شته پې او قرباني هم پې شته. سید الله عارفین صاحب وایي چې مولوي صاحب ډایرکټ جمع کرے د اکاؤنٹ نمبر نه دی معلوم چې هم تپوس نه دی کړی. تر منت کېږي خپل مدرسې ته ورکولی شي. کمې پیسې تاسو ته چې راغلي دي اکاونټ معلوم نه دي نو هغه خپل مدرسې ته ورکولی شي. نجیب الله صاحب هم یو من غنم باندې څومره زکات دی؟ یو من غنم کې مثلا چې 40 کیلو غنم وي نو یو چې 10 کیلو باندې 1 کیلو دی. دا تقسیم کا کنه عشر دی پکې نه لسم وزن پکې ورکا نو یو من کې څومره کیلو وي؟ 100 کیلو وي نو پکې 10 کیلو پکې نه. یو من کې 50 کیلو وي نو بیا پکې 15 کیلو پکې زکات دی. یعنی کم یو وزن تا برابر کړه چې څومره وزن دی وکړه نو لسم وزن چې دی هغه په زکات کې ورکوه عشر. جی نجیب الله صاحب ها طیب صاحب واتس اپ نمبر څه دی؟ نو طیب صاحب زمونږ په دې دغه کې پراته دي پیج باندې. دا پیج تاسو لایک کوئ شیر هم کوئ او دې باندې بتاو ته زمونږ واتس اپ د گروپ نمبر چې دی هغه به درته ملو شي. ابو عاطف صاحب وایي شوال کے روزوں کے بارے میں تھوڑا رہنمائی فرمائے. شوال روزے باندې مونږ جواب درکړ 10 مسنون دي ثواب دی پکې. سید اللہ داوڑ صاحب وایي مفتی صاحب آپ کا گروپ واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ برائے مہربانی شیئر کیجیے کیونکہ ہمارے مسافر بھائیوں کا واحد ذریعہ آپ لوگ ہوئی ہے. اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اسی ہمارے اردو کے جو گروپ ہے اس کے لنک بھی موجود ہے. اسی طرح وظائف اور خوابوں کی تعبیر کے لیے جو گروپ ہم نے بنائے ہوئے اس کا لنک بھی موجود ہے. پشتو کا گروپ بھی موجود ہے. اس میں آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. صلاح الدین سے وہی سنت غیر موقدہ پورا طریقہ باندھے روشنی واچوي. سنت غیر موقدہ د مستحب چې کم دي نوافل چې دي ته سنت غیر موقدہ ویل شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کړي او کله پرېخي دي سنت غیر موقدہ دي. محمد زهاد وی الله پاک دې ټولې مسئلې حل کړي. عمر فاروق زازی آپ مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کر دے کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جمعہ کی نماز جائز ہے. خدینه مخکې هم چا یو سوال کړو د آئین بوتلګ غالبا چې پاکستان کې آئین څنګه د پاکستان کې آئین اسلامی دی خو څوک په عمل نه کوي. لکه موږ سره په قرآن پاک پروت دی خو موږ په کور کې مو قرآن پاک شته خو زمونږ اعمال چې د قرآن مطابق نه دي. نو دارنګې پاکستان آئین اسلامی دی خو اعمال زمونږ خپل درست دي. مونږ وټونه داسې کسانو له ورکو چې هغه په آئین باندې عمل نه کوي په اسلامي آئین باندې غیر اسلامي طریقو باندې عمل کوي. نو تا وایي چې قرآن و حدیث سره ثابت کا کہ اس قانون کی ہوتی ہوئی پاکستان میں دی قانون سے چل رہا تھا څه مسله ده اشکال په د قانون کې څه دی اشکال وخایه نو بیا موږ درته قرآن و حدیث ثابت کړو. سفیر حنفی سے وچ السلام علیکم ایها النبی یعنی تشہد کی انشاء پڑھنا بہتر ہے یا اخبارن. عمر فاروق زیزی سے قرآن پاک کے حکم دی اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا. د جمعې لمونځ خو د دې آیات نه ثابت دی. نو کته وایي چې په دې آیات نه ثابت شوی دی خو د قانون باوجود نه کیږي نو داسې دلیل مونږ ته وایي چې هغې به د مونږ بیا تردید یو جواب درکو. سیفی صاحب څه وایي؟ سفیر حنفی سے وچ السلام علیکم ایها النبی یعنی تشہد کے انشاء پڑھنا بہتر ہے یا اخبارن. ایها النبی په تشہد کې مونږ چې وایو دا حکایتن وایو دا راغلی حکایتن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا عصمت الله دا دی وی چې سابق ممبر قومی اسمبلی اور سابق صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان اخباری بیان ورکړی دی چې کرونا بین الاقوامی دروغ دی او په کرایه ویل کیږي. امریکا ګلوبل ویلې جوړولو ته کول غواړي. درستی فرمایلی شاید چې اندازه غلطه وي. عمر زمان سے وی چې مولانا صاحب د یو کال زکات بل کال کې ورکول شي کم زکات در نه پاتې شوی وي
هغه بل کال کې ورکول شي او بهتر دا دی چې په خپل کال یاده. سلام صاحب چې کپړو کې ډیزاین کول څنګه دي؟ کپړو کې ډیزاین کول شي جایز دی او هغه سړی چې د زنانو په شان ډیزاین پکې کوي نو دا هغه جایز نه دی. ډاکټر فیض الله صاحب مفتی صاحب الله درنه ټول عمر راضي اوسه. امین. مهرباني وکړئ مالا ووایي چې زما هر کار 90% کار وشي او 10% کې پاتې شي او مکمل ختم شي زه څه وکړم؟ جی مالا ووایي یعنی کار مې 90% شوي خو بیا 10% کې به هر څه دوباره ختم شي. مطلب کار یا الله پاک د ستاسو ټول کارونه سرته ورسي. هر یو کار چې کوي هغې نه به مخکې په لمانځه نه بعد د موسی علیه السلام دعا یاده که دا وایه نو 3 ورځې چې ووایه کار به د الله سرته رسوي. اللهم لك الحمد والیک المشتکى وبک المستغاث انت المستعان لا حول ولا قوة الا بالله. نو دا غوايه 3 ورځې هر لمونځ پس 3 ورځې انشاءالله الله به کار سرته رسوي. حسن شاه صاحب آپ کا مسائل ان کا حل وستا پنز نابالغ دی هغه رسمونو ته بدعت وایي. دا ان کا حل ته مونږ نه دی ویلي. تا مطلب دا دی چې یو مسله وه د هغه فطرانې متعلقه نو ما وویلې چې زه نه زمونږ نابالغه علما کرام یعنی هغه وسعت چې نه وي په علم کې یعنی ډایرکټ وای چې را خبرې ورته ان کتاب علم ورته پورا نه بس یو اندازې نه مسایل بیانوي لکه د فطرانې متعلق بهر ملکونو ته ویلي. اوس دغه ګروپ آپ کې مسایل او ان کا حل دی که کم یو دی دا خو ما ته پته نشته. ما خو درته وایي چې یو مفتی دی او یو پیرم دی هغه دا مسله کړې ده بار ملکو خلکو ته نو د مسلې کې اشکال پیدا کړي پیچیدګي غلطه مسله بیان کړي. ما دا وویل شاید چې ته زما په خبره پوه شوی نه وي. جاوید جانی صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب لیوانی مشوم بالغ یا نابالغ له سنت اخیستل پکار دي او کنه لږ وضاحت. بالکل کنه بالغ مشومان وي او که لیوانی مشومان وي هغو له ختنه کولو پکار دي. سهیل ایوبي صاحب سنت اخیستلو نه څه مراد دی؟ که سر ویښته یادوي نو هم سنتو مطابق به یې جوړی مشومانو له ځکه مور و پلار پې ګناهګاري که لیونی هم وي. سهیل ایوبي صاحب سوترا د امام د پاره مقتدی د وضاحت او د امام چې د پاره چې کومه سوترا د مقتدی د پاره هم کافی ده. یعنی چې کله جمع ولاړی امام ځان ته یو سوترا کې دی یو شی کې دی چې خلک بیا پاغي باندې اخوا د خو تیرېدل شي نو بیا چې کله امام کومه سوترا کې دی هغه مقتدی د پاره هم سوترا ده نو خلک مقتدی مخې ته بیا هم تیرېدل شي. او ابو تامر سکندر صاحب وایي چې لایف نه بغیر تاسو تکال کولی شو. بالکل کولی شي. توحیدیار صاحب ماشاءالله. خیال محمد وعلیکم السلام. ډاکټر فیض الله صاحب مهرباني وکړئ مالا جواب وکړئ ما سوال کړی دی د دې ځای دی چې سوال دوباره کړی وی نو مونږ ته مخې راغلی وي. سوال چې مخې ته راځي فور مونږ جواب کوو نو تا چې دا کم لیکلو دوباره کړي په دې د سوال ولې نه رالیږلو بیا دوباره سوال وکړه. ابو جعفر محمد صاحب السلام علیکم مفتی صاحب د یو رکعت وتر او جایز دی او کنه نه یو رکعت وتر نشته 3 رکعت وتر دی. یو رکعت لمونځ وتر نه کیږي. جاوید جانی صاحب وایي مولانا صاحب تاسو واتساپ ګروپ بسنګ جوائن کړئ تبا زمونږ دغه کم پیج دی دارالفتاء والقضاء چې بعد مونږ په شروع اوس لایف پروګرام کو دغه لایک کچره پروګرام ختم شي نو د پیج کې ولټوه نو ګروپونو د پر مونږ هغه شیر کړی دي هغه لینکونه نو هغه نه به تاسو راشئ واتساپ ګروپونو ته ان شاء الله. صلاح الدین صاحب وایي چې نن سبا 4 په نوم باندې کاروبار کوي. بی فار یو دا بی فار یو کې کم کاروبار دی یا پرپل کپنی دی دا کم کاروبار دا کاروبار نه دی دا سودی طریقه کار دی کاروبار ورته مو حرام کار دی. صدام خان صاحب وایي چې مفتی صاحب چې جمع وشي او رستو پته ولګي چې امام صاحب نه مونږ کې واجب پاتې شو نو مونږ به بیا کوي او چې نوې کسان کم راشي د هغوی مونږ د امام پاسې صحیح کیږي او کنه نو دوباره چې کوم لمونځ اعاده کیږي نوې کسانو هم هغه پسې لمونځ کیږي سر نه چې کله لمونځ شروع شي. وعلیکم السلام. خیال محمد صاحب پاک لاک صاحب وعبد ربک حتی یاتیک الیقین مطلب څه دی دا خو د مسایلو پروګرام ته موږ ترجمه ته پوس کای خبر صورت وعبد ربک حتی یاتیک الیقین وي تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي چې تاسو عبادت کوئ د الله پاک ترغه پر چې تاسو ته خاخه پنځپیرانو په دې آیات اعتراض کوي. خاخه سوال دا دی پورا موږ تاسو سوال اوریدل نه په دې کې اعتراض او اشکال څه دی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین
د دوی اعتراض دا دی چې نبی علیه الصلاة الانبیاء واحیاء فی قبورهم یصلون، غالبا دی حدیث په وجه دوی اعتراض کوي چې انبیاء کرام المنځونه نه کوي، ځکه چې نبی ته الله ویلي په قرآن پاک کې چې مرګ پر عبادت کوه وروسته بیا عبادت مه کوه. نو یقینا چې ویلي دي، خو لیکن وروسته د مرګ نه پس چې بل ژوند میلاو شي عالم برزخ کې په هغې کې عبادت کول مسلمان مکلف نه دی. د حکم چې دی دا د تکلیف دپاره دی دنیا کې، او مرګ نه بعد په قبر کې چې سړی ژوندی شي بیا لمنځونه کوي د خپل شوق دپاره، مینې او شوق دپاره د تکلیف لمونځونه دی هغه کولی شي، حدیث نه ثابت دی. او نوره څیزونه دي په جنت کې چې هغه به خلق کوي. ابو جعفر محمد صلی الله علیه وسلم محترم مفتی صاحب یو رکعت وتر و جایز دی او کنه نه دی جایز، یو رکعت وتر نه کیږي. جی صدام پنده نه مونږ سره دی، هغه وی چې کور کې کم لوخي الماری کې پراته وي دی باندې زکات شته کنه. کور کې چې کم ضرورت ولا لوخي یا ضرورت نه زیات هم وي زکات په هغې باندې نشته. احمد صاحب یو امام چې حافظ القرآن او د واجبات او د مکروهاتو پته ورته نه وي هغو پسې جمع کی، نو چې واجبات او مکروهات پته ورته نه، نو امامت ولې کوي احمد صاحب؟ داسې کس امامت ته نه کوي. کله نه کله چې امام نه وي نو جمع دې نه ترکي، مخکې کېږي د مستقل امام داسې سړی نه جوړېږي چې صرف حافظ قرآن او مسایل ورته پته نه وي، داسې امام ما جوړوي. نادر الله صاحب وی چې سلام مفتی صاحب، وعلیکم السلام. السلام. واده کې چې ټول اوغږیږي نو هغې باندې چې مولانا کم نکاح تړي دا جایز ده که نه؟ کم ځای کې ویلي ټلیفون کړو نه جی دا خو د پروخ په واده کې چې ډول وغږیږي هغه باندې نکاح تړی، آیا دا ولې نه دی جایز؟ نکاح خو اوس نه پرېښودلی، دا ډول نه وایي او بغیر نکاح ښځه خو به ورته نه راولي. ډول خو ویل ګناه ده، خو چې نکاح نه تړي د بله ګناه ده، بله ګناه کې به شرکت نه کوي، نکاح په تړی ورته. دا څه عرفان الله صفی صاحب ماشاءالله. فیض الله صاحب بیا سوال کړی دی چې هغوی زما 90% کار وشي او 10% پاتې شي. هغه ته مونږ جواب ورکړو. ابو عاطف صاحب وایي چې مفتی صاحب مونږ بحرین کې ټول جمعې منځونه جمع سره ادا کړي دي. کمپنۍ کې تاسو که ادا کړي تاسو شوي دي، عام فتوا باندې تاسو ادا کړي. بحرین بار ملکونو کې چې تاسو جمیل منځونه په خپلو ځایونو کې ادا کړي هغه باندې فتوا شته، نو شوي دي، هیڅ قسم اشکال پکې نشته. آینده دپاره یې مه کوئ. سید اللہ داور سے ہوئی مفتی صاحب مکروہ عمل پر توڑی روشنی ڈالے، مثلا اگر نماز میں مکروہ عمل سرزد ہو جائے تو اس کا نقصان کیا؟ چې مکروه عمل په لمانځه کې وکړې نو لمونځ کې په ثواب کې د کمی راشي. ما مثال در کړی و چې یو سړی دی ښه بهترین سلن تعالی مخې ته کېدی، بهترین سلن وي، کړی درته کېدی، یو مچ پکې وغورځوي او بیا ترې اوچت کړي نو بیا خوند لاړ شي که نه. داسې د لمانځه کم پوره ثواب چې دی هغه درته نه میلویږي. مکروه عمل دا دی لکه لاسونه پکې وهې یا پکې سوچونه کوې، دغه مکروه عمل دی. یا پکې حرکات کوې. نادر الله صاحب زما جواب راکړي، دغه هغه ډول والا سوال جواب د ملاو شو. نعمان خان صاحب د علم دپاره وظیفه اخلي، نو علم دپاره دا وظیفه وایه چې اللهم انی اسألک علما نافعا او ورسره رزق هم ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دا درې ځله وایه هر لمونځ نه پس. توصیف احمد صاحب جناب د جمعات د پاسه ښځو له مدرسه جوړول څنګه جایز نه دي؟ جمعات ته پاسه ښځو دپاره مدرسه جوړول جایز نه دي. جمعات ته پاسه د لاندې دا به د جمعات حکم لري. زنانه له پکار دي پکې صدا. سفیر حنفی سے السلام علیکم، تشہد میں اگر انشاء پڑھے جائے تو کیا حکم ہے؟ دادی جواب مونگ در کو محمد زید صاحب کیا نظر معین تبدیل ہو سکتا ہے جیسے کہ عورت نظر مانے کہ میں بالکل محمد زید صاحب چا کوم معین نظر اومانه چې زو مثلا خپل بالای ورکوم او بیا هغه پیسې ورکول شي، د بالای په ځای باندې پیسې ورکول شي. چې زناور اومانه یا دیګ اومانه هغه په ځای باندې پیسې ورکول شي، بدلول شي. سیف الله حقانی صاحب السلام علیکم. مسله دا ده چې د زنانه په خېټه باندې مشوم وي نو کور ولا ورسره. دی جواب مونږ درکړه، که د سوال تاسو دوباره جواب مونږ درکړه.
کولی شي تر څو پورې زنانه ته تکلیف نه حامل خپل ښځې سره کوروالی کولی شي. ساجد خان صاحب عالم یا مولانا ته تلل او تعویز اخیستل جایز دي. تعویز هم عالم نه چې وي مولانا وي هغه ته تعویز ته ورتللی شي، غیر عالم نه تعویز نشي کولی، هغه په تعویز طریقه باندې نه پوهېږي، ګناهګاري دی. ډاکټر فیض الله صاحب مفتی صاحب تاسو کومه دعا یاد کړئ؟ د موسی علیه السلام دعا چې موسی علیه السلام تعالی لاره ورکړه تا ته به الله ټولې لارې کولاو کړي. الله دا خو ما وویله خو پیج چې کله بیا پروګرام وشي نو دوباره بیا واوره ریکارډ شوی دی، دا خو ریکارډ شوی دا په انټرنیټ باندې وي. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث انت المستعان لا حول ولا قوه الا بالله. انټرنیټ باندې خو راغله کنه دا چې مونږ پیج کې راغله نو دا ریکارڈ شوتے دوبارہ اوریدل شي. مفتی صاحب ہمارے پیش امام ایک عام آدمی اس کا تلاوت غلط ہے. حضرت عثمان صاحب ہوئی وہ نماز پڑھتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تلاوت غلط ہے. ہم نماز کے بارے میں کیا چې تاسو قریان صاحبان یې او الفاظ تاسو درست او دا الفاظ غلط دا تاسو المنظور نه پسې کیږي د دل مونږ خرابي. مومن ګل صاحب سلامونه را وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله صاحب وی چې ها مخکې سلام غلط غټ کالر جایز دی کنه. سلام صاحب کالر غټ کالر او دغه جایز نه دی. دا داسې ګول کلر پکار دی، دا غټ کلر دا غیر اسلامی دی. مفتی صاحب ساجد خان صاحب وی چې چا سره ګولډ وی او د دوران کې چا سره کیش اماونټ راشي او یو کال نوی پورا شوی، چا سره چې ګولډ د سره زر دی ور سره او زکات په پورا شو نو یو ورځ یا دوه ورځې مخکې یا په هغه ورځ چې کوم ورځ باندې دا ګولډ زکات ورکوي نورې پیسې نغد راغلي هغې ته به د کال انتظار نه کوي، دا به دواړه سره جمع کوي. سهیل ایوبي صاحب ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. د دې دا مطلب نه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. د دې دا مقصد نه دی چې دا مونږه قرآن کې راغلي والصلح خیر. دغه پنځپیریان دي د بدعتیان چې د قرآن پاک یو ځای راخلي بل ځای نه وای، یو وای خو د ټول قرآن پاک وای ځان په پوي کاله باندې بیا فتوی لګوي چې دغه آیات ته د مطابق عین مبارک یو عمل لم يحكم بما انزل الله، یعنی چې په قرآن پاک فیصله نه وشي نو گویا کې کله عام خلک سلسان فیصله او گویا کافر شوی دی. دا مطلب ده، دا مطلب یې نه ده. قرآن کې وصلح خیر راغلی که څوک صلح وکړي یعنی قرآن نه علاوه په بل قانون باندې فیصله وکړي کنه خلک پې راضي شي خپله کې نو دا په شریعت نه په قرآن نه بهتر دی. تا ټول په قرآن پاک نه دی ویلی، دا غلط دلایل ما پیش کوئ. د الله بندگانو پنځپیریانو که دا قانون او دغه جمهوریت کفر دی نو خپل مشر لا ووایي چې ولې ودرېږي عمران خان سره، نو صرف مولانا فضل الرحمن صاحب د پاره دغه کفر دی که د نورو د پاره هم کفر دی، هغو سره بیا ولې ودرېږي، هغه د پاره وټونه او ما په دې ملک کې اوسئ څرنګه خوراک کوئ د ملک نه ګټې کوئ او تاسو وایئ دا ملک کې خلکو ټول ته کافرانو نسبت کوئ. دا تکفیري فرقه ده. تاسو مشران تاسو ته څه نه وایي چې تکفیري فرقه تاسو کفر فتوی ما لګوئ په یو بل کله په جمهوریت باندې کفر فتوی کله په عین باندې. الله بندگانو فتوا ورکول ډیر ګران کار دی، هر کسو نه کس کار نه دی چې کل مسلمان ته د کافر وي هغه کې د کافر وینا نو دا کفر فتوا ته واپس راغله نو تاسو ټول کافران شوي په دې کنه. د الله بندگانو تاسو علم دې د پرز د کړی چې په مسلمانانو باندې کفر فتوی لګوي. د څنګه مليان یې تاسو نابالغ مليان یې جی. ثوابین عمران تپوس کوي وی زه خپل امام ما سره 1 لک روپۍ شته دی اوس وخت کې وی ما ته مقتدیان چې د زکات هم راکوي فطرانې هم راکوي دا زه اخیستی شم. زکات او فطرانې ما اخله ته صاحب نصاب او مقتدیانو ته ووایه چې ما باندې نه کي. نعمان خان وی چې السلام علیکم مفتی صاحب داسې وظیفه راته وښایي چې مور پلار مې الله دایي په زړه کې واچي چې علم ته مې وقف کړي. هغه د پر ما وظیفه درته وښودله چې هر لمونځ نه پس 3 وارې وایه چې اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دا وایه نو ان شاء الله الله باندې علم لارې درته کولاو کړي. بلال خان صاحب مفتی صاحب الله دې ستاسو پروګرام همیشه لري، جزاک الله. الله دې تاسو ته هم علم درکړي، الله دې تاسو په عمر کې په مال کې برکت واشي. جزاک الله. تاسو د پروګرام سره مینا کو عالمانو سره
تاسو ته د الله پاک علم نصیب کړي. نو زیات یې شیر کوئ دغه بدعتیانو ډېر غلطه مسایل شروع کړي د بدعتیان چې څومره دي په کومه نما باندې شي دي خلک د عوام ګمراه کوي. نو تاسو دا پروګرام شیر کوئ چې خلکو ته صحیح د دیوبند اهل سنت والجماعت مسلک پته لګي. جزاکم الله. محمد اقبال پراچا تکلیف وخت وای الله ویل صحیح. تکلیف وخت وای الله ویل صحیح دی. عمران تکلیف په وخت کې الله ویل خو جایز دي څه ګناه پکې نشته. حافظ زاهد صاحب وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب نماز میں درود ابراہیمی کېلا دوسرا درود پڑھ سکتا ہے. بالکل نور درودونه پکې ویل شي خو مسنون دغه درود دی الله او بهتر دغه درود دی درود ابراهیمی. ابو جعفر محمد صاحب چې مفتی صاحب د وابیان یو رکعت وتر کوي. وابیان بخاری شریف حدیث کې دي. بخاری شریف حدیث د پیش کې چې کم ځای کې راغلی چې درې رکعاتو بجای یو رکعت کوي داسې نه دی راغلی. هغه وګوره چې کم د تراویح ولا حدیث پیش کوي په بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام 72 رکعت تراویح وکړي او ټول به 11 رکعت کول. او چې کم حدیث کې راغلی چې په دغه نفل به په اخر کې په یو رکعت سره وتر کړل نو د دې دا مطلب نه چې یو رکعت په وکړ یعنی دو سره به یو بل کو درې به کړو نو د سره به وتر شو. په معنا باندې نه پويږي. وهابیان چې دي کنه د عقل نه خلاص دي د پوهې نه خلاص دي بصیرت نه خلاص دي او خپل ځان ته چې کوم د دوی کول وی دا قران دی او دا حدیث دی خپل ځان ته خدای وي او خپل ځان ته پیغمبر وي. عقل نه خلاص دي ډېر بے عقله او تکفیری فرقه ده. فرقوریت یې پیدا کړي په اسلام کې. د دې نه ځان وساتئ که ځان نه ساتئ دنیا مو غرق کړه آخرت مو خراب دی. مونږ خو ستاسو کوشش کوو چې مونږ ستاسو آخرت خراب نشي دنیا خراب نشي. دا بیان ستاسو دنیا هم خرابوي آخرت ستاسو خرابوي. دنیا کا ریال او درته ملاو شي درهم خدا دا چې دا د بغیرتوب بل رزق دی. آخرت خود یقینا خرابي. جاوید جانی صاحب او مفتی صاحب لیوانو مشومان بالغ نه بالغه د 7 عورت سنت اخستل پکار دي. جی نابالغه مشومانو چې کلاس غراشي نو غوله پکار دي چې صفائی دي کوي. اسمت الله جرار السلام علیکم. मैं एक तालिब इल्म हूँ. क्या मैं मुजाहिदीन के लिए फितरात और ज़कात जमा कर सकता हूँ? लोगों से सवाल जवाब. बिल्कुल طالب علم یې مجاهدینو د پر فطرانه او زکاتونه جمع کول شي خو اول به قبوله فطرانه او زکات چې دا په غریب باندې به قبوله ملکیت ته چې کما هیله د هغه طریقې سره غریب به اخلي هغه ورستو که مجاهدینو ته ورکی هغه به سامان په اخلي. نو ځکه چې زکات یا فطرانه پیسې باندې اسلحه وغیرہ نشه اخسته اسلحه وغیرہ چې په اخلي نو هغه د پر پیلا هیله د ملکیت کوم مدرسو کې کومه طریقه ده غریب به اول قبولې بیا به ورکي او مجاهدینو د پر چندا کول تا د پر بالکل جایز ثواب دی. دا خو په جهاد بالمال کې راځي. سعودي عرب نه ارشاد سے وی چې قسم کفاره مکمل قسم کفاره دا دی چې قسم د مات کو حانس شوي نو لسو کسانو له کپڑے ورکي کله غریب لسو کسانو ته کپڑے نشه ورکول نو لسو کسانو ته بروټي ورکي د سهارو مخه که بالکل ډیر زیات غریبي کنګال نو درې روزې به وساتې مسلسل. دا د قسم کفاره ده. په دې کې په یو آپشن باندې عمل وکړي. حسین صاحب جزاکم الله. عصمت جلال صاحب جواب تاسو ته مونږ درکو او سید امیر صاحب پنځپیریوں کو مستقل امام بنانا جائز ہے کہ نه؟ څومره بدعتیان دي چې په کومه نما باندې صیفیان دي بریلیان دي پنځپیریان دي اهل سنت والجماعت عقیده نه ده ځکه چې دا د دوی مخکې یو غو مناظر به ځان ته مفتی فدا یا پنځپیریانو ډېر نیغ کېدو خو یو سو ویډیو کې چې ما سوالونه ته وکړ نو هغې نه بعد بیا داسې دڼیا شو چې همیشه د پره دڼیا شوی دی الحمدلله. نو د دوی پسې مستقل امام جوړول نه دي پکار او د دوی نه ترجمې زده کول نه دي پکار. په دې باندې زمونږ پیج وګورئ مستقل په دې باندې چې دا خلک اهل سنت والجماعت نه خارج دي په کومه وجه باندې هغه وجوهات ټول په د پیج کې وګوره جی ډېر په تفصیل سره مونږ بیان کړي دي. نعمان خان صاحب تهجد یا جمع تهجد په جمع کیږي
ها تهجد په جمع باندې نه کیږي څومره نوافل چې دي که تهجد دي او که څومره نوافل دا په جمع سره نه کیږي. سلام میرے مړی په درېیمه ورځ خیرات کول جایز. مړی پسې په اوله ورځ خیرات خو نه دی پکار. اوله ورځ باندې پکار دی چې دی څوک منوي او د کلی ولا خلک دله روټۍ ورکوي او که خلک کلی ولا خلک روټۍ نه ورکوي په اوله ورځ باندې نو خپله روټۍ به ځان له پخولی شي میلمنو له هم. نو بیا په دویمه یا په دریمه یا څلورمه یا پنځمه ورځ باندې خیرات کوي نو جایز دی، ګناه پکې نشته، خو التزام به پکې نه کوي چې یوه ورځ ورته خامخا مقرروي. ملک میر اسلام کرک نه وي چې کله ابوظبي کې اعلان کېدو نو جمعات کې ټول چې څومره هغه وخت کې علما یا وي ټولو سره موبایل وي او په هغې موبایلو کې ګوتې والې او دغه نو دا آدابو خلاف دي که نه دي؟ ملک صاحب په جمعات کې موبایل په صحیح سره استعمالول لکه موږ لګیا یو تاسو ته دعوت تبلیغ پې کوو نو موبایلونه دي ار یو میډیا ده څومره وسایل دي هغه په صحیح طریقې سره استعمال یې روا دی. قرآن کې الله فرمایي سکندر ذوالقرنین په باره کې 14مه سپاره کې ثم اتبع سببا وی چې الله پاک واتیتو من کل شیء سببا ما اسباب ورکړیو سکندر ذوالقرنین فاتبع سببا بیا اسباب اختیار کړ نو اسباب اختیار اولو دا مسلمان د پاره جایز دي. نو په جمعات کې صحیح طریقې سره استعمالای او غلط ویډیو پکې نه ګورئ نو جایز دي. د دیر نه مسلم هغه سوال کوي چې زه مدرسه جوړوم نو هغې نه بره جومات جوړولی شم که نه؟ مدرسه باندې بره جومات نشي جوړولی، دا جومات نه شو بیا مصلا شوه مونځ پکې کېږي، خو جومات ته حکم نه دی. جومات دا دی چې لاندې نه اخره پورې به جومات وي. البته ته لاندې جومات جوړ که وقف کا په جومات کې دننه بیا مدرسه جوړه کا چلولی شي. نورزمین خان سلام کوي. نورزمین صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. امجد کې پی کې دی وی چې نفل منځ کې وخت یادول ضروری دي که نه؟ وخت نه دی په نیت کې دا په ژبه باندې ویل ضروری نه دي. ابو طلحه سے زما میری بیوی کے پاس 1 تولہ گولڈ اور 1 تولہ سلور ہے یعنی چاندی، زکوٰۃ لازم ہے کہ؟ په دې باندې زکات نه لازمیږي، دا کم دی. صدام خان وی چې د دکان په سامان زکات شته کنه؟ جی دکان کې چې هر څومره سامان دی تا خرڅ په نیت باندې دی چې هر څه شی دی پکې پاپړ مپړ پکې ولی نه دي نو چې کله کال به پورا شي نو ټولو سامان چې کم قیمتي فروخت هغې ته به حساب ولګي په هغې به زکات ورکوي. زمونږ د دارالافتا ملګری مدرار عثمان صاحب هغې سوال کړی دی جی وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. موبائل قسطوں پر لے کر آگے فروخت کرنا کیسا ہے جبکہ صرف 1 یا 2 قسطیں ادا کیے ہوں؟ جی په هغه کس باندې دوباره مه خرڅوه چې چا نه دی اخیستی دی نو دوباره په نغدو باندې په بل چا باندې خرڅولی شي چې هغه ته خوښ نه وي وروستو بیا خرڅوي په هغه کس باندې مه خرڅوه. ابو سفیان سے وی چې دبئی میں روم میں جمعہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ په دبئی کې په بار ملکونو کې په جمعې لمنځونه په کمرو کې مه کوئ ښه او مسپخین لمنځونه کوئ بهتر دا دي. جمعې لمنځونه ته اجازه ته مونږ مخکې ورکړی اوس مونږ په سوچ غور وکړو چې دا که مونږ دغه لاک ډاون خو زیات شو وبا زیاته شوه نو خلک کې به سستی راشي نو سستی د وجې نه چې دا لاک ډاون ختم شي وروسته به وایي چې مونږ ته ملایانو ویلي وو چې جمعې لمونځ کېږي نو بهتره دا دی چې تاسو جمعې لمنځونه مه کوئ. جمعات کې درته مکانه میلویږي نو خپل مسپخین لمونځ کوئ. جی مخکې څوک احمد یار یو خو هر وخت په نورو مسلو کو پسې مسلو کو نو دا د الله بنده احمد یار صاحب خپه نشي کدا موږ د دې پروګرام کې د مبتدیینو باندې تنقید نه کوو دغه مسایلو جواب نه کوو. موږ خو مقصد دا دی چې موږ کور کې دننه خپل مسلمانانو ته صحیح اهل سنت والجماعت مسایل او عقاید وخیو که موږ تنقید پې نه کوو پرېږدو نو بیا موږ پروګرام فایده څه شوه نو دغه مبتدیین چې څومره دي پنجپیریان دي سیفیان دي دا خو دا میډیا استعمالوي که نه سوشل میډیا باندې لګیا دي جوماتونو کې لګیا دي یو ځای کې بل ځای کې نو چې هغې مونږ مقابله نه کوو مونږ غلي کړي نو زمونږ پروګرام څه مقصد دی بیا مونږ مقصد دا دی چې د خلک د عوام د دې مبتدیینو د غلط نظریاتو نه بچ شي د الله بنده خپه نه شي یقینا چې مونږ ته دا خوند نه راکوي چې داسې مسله راشي چې هغه باندې مونږ نوم یې والو چې دا پنجپیری و دا سیفي نوم اخیستل مونږ ته خوند نه راکوي خو بیا مجبوره شو ځکه چې د سوشل میډیا باندې مونږ خلکو شا خراب نه کی.
احمد یار صاحب افریدی صاحب تنقید بغیر یا ملک صاحب جزاک الله. سفیر حنفی سے وی چې الله الله ذکر بالجهر جائز دی کنه، یعنی جهري ذکر تبیدات ویل څنګه دي سره د دې شروط چې مطلب هغه وخت کې نائم سو کودنی کاری جائز دی. سفیر حنفی صاحب بالکل جائز چې چاته تکلیف پکې نه وي او جماعت کی عرضه کی په ذکر بالجهر جائز دی. عبدالعزیز خیجی صاحب وی السلام علیکم مفتی صاحب سوال چې د اختر په منځ کې یو امام خط شي نو سجده سوا خطا شي دا اختر المنځ کې جمع زیات وي نو په کسان پکې زیات وي نو دی وجه نه سجده سوا پکې نشته کا داسې خطا شوي سجده سوا در باندې اوړي سجده سوا پکې مکه المنځ کېږي جواز دی پدې کې. سلام پکې ژوندی وي نو موسی علیه السلام خو مړی ژوندي کولو معجزه وه نو تا سلام ما یې چې په قبر کې بیا سړی ژوندي کېږي وایي چې بیا عیسی علیه السلام خو مړي ژوندي کړي نو هغه څنګه ژوندي کړي نو دا کم علمي چې دا که نه دا سړی نه مار جوړوي لکه مار چې کټ کې که نه په منځ کې مړ یې نه کې نو ډېر خطرناک شي که نه مار چې یو ځل یې وژنې نو مکمل به یې ووژنې دڼیا به یې کې چې مکمل د دڼیا نه کړو بیا د خرابوي نو تاسو سره د بدعتیانو سره کوم علمي په وجه باندې تاسو نه زهریلا مارونه جوړ شي اوس دومره سوچ ته غور نه کوي چې تا ښکارا ووایي چې قبر نه کې سړی نه وي ژوندی چې قبر کې ژوندی نه وي نو بیا دته د غذاب او ثواب کم ځای ملوي نو چې مړ شو نو غذاب او ثواب خو بیا دی نه مخصوصوي که نه او دا خو ته معنی چې قبر کې ثواب هم شته غذاب شته نو ثواب غذاب دپاره خو به سړی را ژوندی کوي چې ژوندی نه نو څنګه به غذاب ورکوي کیرو نه منکر چې تاله ګورز درکوي د مبتدینو ته په ګورز تاسو وهي نو چې تاسو ژوندی نه په ګورز باندې څنګه وهي تاسو به ژوندی کوي. او بله دا خبره چې عیسی علیه السلام به چې مړي ژوندي کول دا معجزه وه هغه دا معجزه وه چې ژوندي کول خو الله ژوند ته راوستل یو د دنیا ژوند دی یو د قبر ژوند دی کې ډېر فرق دی یا د مور د خېټې ژوند یو د مور د خېټې ژوند دی یو په دنیا کې بل ژوند دی نو یو د قبر ژوند دی عالم برزخ چې ورته موږ سترګې نه پناه د برزخ پردې ته ویلی شي نو عیسی علیه السلام معجزه دا وه چې دا پرده به ختمه کړه عالم برزخ کې خو پرده ده مونږ یې نه وینو چې څنګه ژوند دی نو عیسی علیه السلام معجزه دا وه چې دا پرده به ختمه کړه او مړی به بهر راوباسه د قبر نه نو په دې کې خو څه اشکال نشته تاسو ولې غلط اشکالات پیدا کوئ ولې عذاب قبر نه منکر یې د الله بندګانو عذاب قبر ته مو ولې چل جوړ کړی چې ورو په ورو کله وایي چې یاره عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي دا معنی چې قبر کې سړی مړ وي نو درته چا ویلي قرآن درته ویلي احادیث قرآن کې خو الله ویلي چې ژوندي دي ویلي که نه چې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اموات چې څوک دی الله په لاره کې نه شهدا کرام چې دی هغه ژوندي دي نو نبی انبیاء کرام هم ژوندي دي او نور خلک ژوندي سوال جواب د پرخ به ژوندي کیږي که نه نو دا ژوند تاسو ولې نه منئ تاسو ته څه تکلیف دی قرآن او حدیث نه ثابت دی چې کم تاسو اشکالات کوئ چې دا یو بل ځای دی یو بل قبر دی دغه اشکالات تاسو دا شیطاني دي یاد کوئ تاسو په قرآن کې او حدیث کې په دې باندې خو ما غطا ویلي و هغه مفتي فدا ته غټ مناظر ځان نه جوړ کړی خو چې کله ما دا خبرې ورته وکړې د پنځپیریانو دغه بدعات مخ ښکاره کړ دا چا نه و ښکاره کړي چې دوی په خپل په اسلام کې دومره غلط بدعتونه اچولي چې سره په قرآن او حدیث کې سره بوی نشته نو هغې نه بعد د مفتي فدا او نوره مکمل دپاره عاف شول. جزاک الله. سلام جواب ته ملاو شو امید د سلام صاحب چې غذاب قبر نه به دې نه بعد ته پناه هم غواړې وکنه عذاب القبر دا پناه به هم غواړې او انشاءالله او بیا به عذاب قبر به معنی خو بیا به اشکال به ختم شوی. او ماز احمد صاحب وایي چې موجوده افغانستان کې جهاد حکم څه د فرض عین دی که نه دی په پیج کې زمونږ په دې باندې تفصیل شته ده چې په افغانستان کې جهاد فرض عین دی په کومه وجه باندې او جهاد مونږ په پیج کې ذکر کړي پیج لایک هغه ویډیو وګوره او شیر هم کا. نعمان خان صاحب وایي چې طالب علم ما د پر مناظره قتل څنګه دی ګوي چې تاسو سره وخت وي مناظره قتل شي مناظره کې تاسو علم حاصلېږي د بدعتیانو چې کوم غلط توجیهات دي دلایل دي هغه جوابات ته په هغه کې ملويږي چې وخت در سره بیا ګوره اسد علي اسد صاحب او فهد
صاحب وایي چې باران دپاره استسقا څه طریقه باران دپاره دا چې بهر سیرا ته لاړ شي بهتر خدا دی چې زناور زنانه هم وباسي ځان سره ټول سیرا ته ووځي الله نه وغواړي 2 رکعته نفل وکړي بیا الله نه وغواړي چې یا الله باران وکړي ملک میر اسلام کرک ناغه بل سوال کوي چې یو کس اعتکاف ته ناست و دغه دوران کې جګړه شوه د هغې د کور چا سره خوا کې بل کور سره ویدې مو ووتو هغه جګړه کې شامل شو نو آیا د ده اعتکاف مات شو او که مات شو نو څه به کوي ملک صاحب دا د اعتکاف یقینا چې مات شو قضا خو دا ده چې یوه ورځ د روژه وساتي اعتکاف ته جومات کې وکړي نو استغفار دی ووایي نو انشاءالله الله به یې معاف کړي هنګونه امان الله صاحب وایي چې ختم قرآن چې کوم مطلب روژه کې کېږي د هغې نه بعد مونږ کله کله مطلب څه غوښه یا څه پروګرام کوو بعضې خلک وایي چې دا بدعت دي نو دا ما درته اول وایي دا نه بالغه ملیان درته وایي چې هر څه شته بدعت وایي نو دا په خوشحالۍ موقع کې چې ختم قرآن وکړو نو تاسو په خپله خوشحالۍ باندې غوښه پخه کړه یا مو څه خوشحالي مناو کړه خوراک مو وکړو په دې کې بدعت څه شی دی بدعت خو هغه دی چې دین کې یو نوی شی پیدا کړي یو نوې مسله پکې پیدا کړي لکه دغه پنجپریان چې نوې مسلې وایي چې عذاب قبر چې دی په علیین کې دی په سجین کې عذاب قبر دی علیین کې یعنی چې کله سړی مړ شي علیین او سجین ته ډایرکټ لاړ شي او په قبر کې ژوندی نه وي داسې نوې مسایل چې په دین کې داخل کې یا صیفیان چې وایي د عید میلاد النبي چې وایي دا سنت دی نو دغه نوې مسایل چې کم پکې پیدا داخل شي نو دې ته ویل شي بدعت نور خوشحالۍ باندې صدقه کول جایز دي الارش نه عارف صاحب دی هغه د پر مونږ دعا کوو الله دې ټول مسایل حل کړي هغه دعا د پر فرمایش کړه الله دې ورته ټول لارې کولاو کړي سبحان افشان ټیلر ماشاءالله جزاک الله اختر محمد وی چې آیا په خپل اختیار سره معجزات صدرول شي نبی علی السلام بینو بالدلیل نه په خپل اختیار سره نشي سورۃ المؤمن وګوره سورۃ المؤمن 24 سپاره کې سورۃ المؤمن پاغه سورۃ المؤمن کې الله جل جلاله فرمایي چې نبی علی السلام ته وی ته د خلکو ته وایي چې ما سره خو د معجزې اختیار نشته معجزه ز په خپل اختیار باندې نشته تاسو ته راوړل دا سورۃ المؤمن کې شته قران پاک په دې باندې دلیل شته الحمدلله مرزدا صاحب ماشاءالله او سبحان وای چې یو کس خپل بیبي ته وای ټلیفون خره چې درو چا صدین عبد اللطیف صاحب وی دی وی چې اکثر خلک چې کله قبر ته مړې کوزي نو چپلې وباسي او بعض خلک وی چې یاره د مړی په دغه قبر خوره باندې بس پیزار سره نه ګرځي وی که یو سړی پیزار داسې صفای چې مطلب منظم پکې کولې شو هغه دغه قبر ته کوشي نوي جایز دی قبر ته پیزار سره کوزیدل جایز دی ګناه پکشته یو کس خپل بیبي ته وای چې دروازه کولاو د نک قانو په ما تعالی قاعده دې څه حکم واپس ژوند تیرولو سه نو کوي ویل چې کته په ما تعالی کې دروازه د کولاو نه کړه خو کولاو نه کړه نو بیا په دمه طلاق شو خو د سره یو طلاق رجعي غرزيږي دوباره د رجوع ورته وکي اسمت الله جرار سے مفتی صاحب میں ایک فون 17,000 کا مالک ہوں کیا میں فطرات اور زکوٰۃ قبول کر سکتا ہوں مجاہدین کے لیے لوگوں سے تاکہ پھر میں مجاہدین تک پہنچاؤں اسمارٹ فون تا ضرورت ته او بل 17,000 مالک 17,000 روپۍ د در سره نو یقینا چې تا باندې کیږي 17 نه دي 17 دي نو 1000 روپۍ باندې صاحب نصاب نه ګرځي کیا میں فطرات اور زکات جی بالکل قبول کول شي مجاهدینو د لپاره قبولول شي به مجاهدینو د لپاره فیصله و غیره خستل شي عبدالعزیز خیجی صاحب مفتی صاحب په جماعت اسلامي ولا په سلمونس کې علماء کرام لیکلي چې چا حقایت د جماعت اسلامي ولا د مودودی وي مودودی ته خوي چې مودودی کتابونو کې څه تحریف کړي دا ټیک کړي نو بیا غو په سلمونزو مکو حافظ ریاض علي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام پنځ پیریانو پس ابو موجنان وی چې المنس کول څنګه دي څومره بدعتيان چې په کم نوم باندې دي نو هغه پس المنس مکروه تحریمی دي واجد حلیم صاحب چې السلام علیکم مفتی صاحب موبایل کې قرآن ډاونلوډ کې تلاوت څنګه دی جایز دی په موبایل کې قرآن پاک ډاونلوډ کا تلاوت پکې کوا جایز دی ثواب پکې دی روح الله خان صاحب چې د پنځپیر نه ترجمه کول د متعلق زمونږ پیج ته لاړ شي په دې متعلق موږ ډېر تفصیل کړی دی چې د مبتدیینو نه ترجمه زده کول نه دي پکار دا ترجمه کې مکمل تحریف کوي
اوس تاسو دغه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون په دې آیات باندې ټول مسلمانانو ته ټول حکومت ته کفر وای نو دوی خدا سي ترجمه کوي نو کدا سي ترجمه کول غواړي نو ما یو طریقه درته وخایم بس چې کله مسلمان ویني نو غته وا چې کافر یې بدعتي یې کافر یې بدعتي یې یا سارو مخام سار سوزل او مخام سل پر رواج چې کافر یې بدعتي او مشرک نو دا ورت کوا نو بس پنځ پیرې ترجمه د زده کړه د الله بندگانو د صحیح علماء کرامو ترجمه کوي قران پاک زده کوي زمونږ علماء کرام امامانو لا پکار دي چې په خپل جمعتونو کې ترجمه کوي او تاسو هغه ترجمه زده کوي دغه د تکفیری فرقونه ترجمه مزه کوي دا مکمل طور په قران پاک کې تعریف کوي زمونږ پیج لایک کړئ کې تفصیل شته دي جزاک الله حاجی سخی نظیر هغه چې پرپل کمپنی او بی فار یو پرپل کمپنی په دې پیج کې مونږه په دې مې تفصیل شته چې دې کې پیسې لګول مکمل حرام دي ګټه کول دا کاروبار نه دا حرام طریقہ کار دی معاذ احمد صاحب السلام علیکم ورحمت الله موجوده افغانستان کې د جهاد څخه حکم دی فرض عین د مونږه جواب درکړی پیج وګوره امین ابو حذیفه افین کرل جایز دي کنه جایز دي عیسی خان صاحب پاول تکبیر تحریمه کې پاول لاس شول کول به الله اکبر وای یو ځای به لاس چتول الله اکبر به په یو ځای باندې رواني حافظ ریاض علي صاحب مفتی صاحب ما د قران 15 ختمونه کړي خدا هاي سي تعالی پاتې دي نو تا هر قران یعنی ختم په بدلا کې 14 نو 14 5 کې ضرب ورکړه دومره سجده وکړه कल वक्त मिला सफ़ीर हनफी से हुई मोबाइल में कुरान डालना इसका क्या अहकाम है बेवजू हाथ लगाना वगैरह बेवजू और तलाश लगवल शो कम से अल्फाज अखकारी पदा स्क्रीन बांधे पागो अल्फाज बांधे बा बेवदा सगोते न लगाए इमरान खान हुई मुफ्ती साहब अगर किसी आदमी से रोज़े की हालत में मुज़नी हो जाए तो क्या कफ़ारा अदा करे मुज़नी बांधे शिकल ता इंजाल वशो रोजे पे हालत के नो कफ़ारा दर बांधे निश्चित जरूर है बिया खत्म دا پروګرام تاسو څومره زیات شیر کړئ نو خلکو ته به صحیح اهل سنت والجماعت مسلک مسائل ملويږي هغه باندې تاسو ته ثواب او صدقه جاریه ملي مفتی صاحب مونږ کې کومه واجب ده کپاتې شي سجده سهو شتا کنه کومه واجب ده خدا سي زنه واجبات چې په هغه باندې سجده سهو نشته لکه کومه او جلسه جی ما صاحب چې اعتکاف کې جنریټر لګول څنګه دی جنریټر ته چې بهر د جمعات نه اوته نو د اعتکاف ته متي جمعات کې دنه وینو لګولې شي ناجیب وزیر صاحب دی وی چې مونږه اختر 23 تاریخ کړه یو مفتی اعلانو کو چې سبا اختر دی نو زه په اعتکاف وم زه د مسجد نه کور ته راغلم اعتکاف وشو که زمانہ کا تاسو مونږ اختر په کم تاریخ باندې عبدالرحمن اختر تاریخ کم دی کا اتوار په ورځ تاسو اختر کړی نو اعتکاف ته شوی دی که تاسو سنیچر په ورځ راوتی نو اعتکاف ته مت کړی نو د اعتکاف بیا قضا وکړه قاری حسین سیفی سے مفتی صاحب د بدعات وضاحت وکړه بدعات هغه دی چې نوې شی په دین کې دننه کې نوې عقیده او نو مسائل هغه ته به ثواب وای قران او حدیث کې وینا لکه پنځ پیرانو مثال درکم چې هغه وی چې یو بل جسم بدرته ملاو شي چې کله مړ شوی یو بل جسم بدرته ملاو شي چې هغه ته جسم مثالی وای شي مثالی دا معنی چې د دې جسم په شان به یعنی شکل صورت پیدا شي خدا جسم با خاور شي یو بل بدرته ملاو شي دا د پنځ پیرانو عقیده دا بدعت ته او د ته ثواب وای او دغه باندې ولاړم دي او قران او حدیث کې د دې ذکر نشته چې بل جسم به ملوي نه په قران کې شته نه په حدیثو کې شته نه د احناف معتبر کم کتابونو د پاغو کې دا عقیده شته دا بدعي عقاید دي یا بل عقیده ده دوی بدعي عقیده وګوره چې مونږ وایو چې کم قبر کې ته یې پاغه قبر کې به ثواب او عذاب درته ملويږي نبی عليه السلام په دې قبرستان چې تیر دو نو دته به دعا هم کوله او دې قبرستان متعلق بخاری شریف کې راغلی چې نبی عليه السلام فرمایي د دنیا ولا قبر خود چې په دې کې سړی ته ثواب او عذاب ملويږي د متیازو په وجه باندې او د چغلای په وجه باندې دغه دنیا قبر یاد کړي او قران کې هم دغه دنیا قبر مراد ده په حدیث کې هم او دوی وایي چې نه قبر نه دا قبر مراد نه ده ثواب او جزاء بل ځای ملوي بل قبر بي بل ځای د غزای چې نه په قران کې شته نو حدیث کې شته اسجین او علین چې دا قران کې ذکر دی هغه د عمل نامو ذکر دی چې عمل نامه بالتوي
نو لہذا دغه بدعي عقاید یا دغه صیفیان صاحبان چې وي چې دغه دین دی چې وجد په نوم باندې ګډا کوي وي دین هم ورته وي ګډیږي هم نو دغه بدعت دی. یا نبی عید میلاد النبی منوي د عید میلاد النبی نه په قران کې شته نه حدیث کې صحابه کرام ملاو کړي او دوی ورته ثواب هم وي مستحب امر ورته وي. نو دغه بدعتونه دي زمونږ پروګرام وخت هم پوره کیږي. وای عباس ریګي ماډل ټاون دی وی چې یو زنانه خپل خاوند ته مطلب په قران باندې لاس کې خود خو به ودسه او وی چې راز بتانه پیسې بیا نه غواړم نو یا دغه څه حکم لري او دغه باوجود بیا خزه ورته کې نو قسم کفاره دی ورکی وی به ودسه چې کې خو په استغفار وي په ودسه لسونه ما بګدا خري متنین فضل الرحمن صاحب دی وی چې اشرف علي تنوي صاحب اشرف الجواب او دغه نور کتابونو کې لیکلي چې ردا عذاب یا ثواب دا د مړي دغه اشرف علي تنوي صاحب ما درته چې په قران او حديث کې نشته. اشرف علي تنوي صاحب خدای پاک ته یا پیغمبر دی ما قران او حديث درته چې په قران او حديث کې څه شی دی دا ثواب غوایي وی چې په قران او حديث کې اشرف علي تنوي صاحب تاسو پیغمبر دی. اشرف علي تنوي صاحب تاسو څه شی دی هغه نه عقاید سب د الله بندگانو ځکه هم درته وایي چې بدعتیان یې بدعتیانو عقیده عقاید چې کم دي او قران او حدیث نه از زوینی امور نه قطعی دلایل نه ثبتی قطعی نو تاسو څنګه د الله باندې اشرف الجواب بچ شالي کلی تابلی کلی کما بلی کلی اشرف تنوي صاحب کتابونه چې هغه کې جمله حقوق محفوظ نه وو اشرف تنوي صاحب په نوم باندې ډېر کتابونه چلیږي چې هغه بلی کلی یا بینی لکه اعمال قرآنی وګوره ډېر پکې رد او بدل پکې شوی دی ځکه چې هغه جمله حقوق محفوظ نو هغه ویل چې بس ثواب د پر اعظم کتابونه چاپ کوي نو خلکو پکې بدعتیانو د سيزونه پکې چاپ کړ. اشرف الجواب ستا قرآن حدیث ته نو بدعتیان هغه دي چې اشرف الجواب نه عقاید ثابت هي ها د الله بندگانو تاسو وایي ګټه د قبر سره او خپوته د دفن نه پس تلاوت کول سنت دی او کنه دی باره کې څه توای چې اشرف الجواب چې دی د تنوي صاحب دی او کنه دی هغه پکې عقاید پکې ګوره دا سه عقاید چې قران او حدیث خلاف دی پوه شي دا تنوي صاحب عقیده نه ده ځا سوال لسه دی و چې د قبر سره او خپوته دفن نه پس تلاوت کول څنګه مستحب دی دی باره کې څه حدیث بالکل پکې شته چې دینه بعد چې کله مړی وشي سرته سورۃ البقره اول او پوته سورۃ البقره اخیری رکوع الله مستحب امر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ لیدلې دی او کنه الله پاک نبی علی السلام مخامخ لیدلې دی او کنه په دې کې اختلاف دی صحابه کرام په منځ کې. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نه دی لیدلې زنه صحابه کرام وایي چې بالکل لیدلې. محمد سہیل صاحب وایي چې د پنځپیریانو لفظي ترجمه اول څنګه دی پنځپیریانو لفظي ترجمه پنځ پیر د یو ځای دی نو دلته کې د مبتدیین زیات تر التپاتې کیږي بدعتیان ترجمه ز کوله ترجمه قطعا روانه ده دوی ترجمه نه کوي دوی تحریف کوي مخکې وای واجد حلیم سے دی ماشاءالله جزاک الله تاسو لا اجر درکړي. آیا داسې اولیاء تیر شوي دي عیسی خان صاحب چې په عالم بیداری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت کړي؟ د دې جواب درکو خو زمونږه څومره ګران رونه دي خويندې دي زمونږه आवाज اوري د الله بندگانو خپل آخرت خرابوي ما دنیا ما خرابوي بدعتیانو ناقید ما زده کوي پنځپیریان صیفیان بریلیان د وسره وتی دي اهل سنت والجماعت عقیده د صحابه کرامو نه روانه ده دوی په عقایدو کې رد او بدل وکړ تفرقات پیدا کړل یو خبره بل ده په دې باندې تاسو ته ویډیو په پیج باندې ملاو شي یو تفرق قوریت یو مسلک ته په دې کې فرق ته مسلک چې څلور مسلکونه دي دا اختلاف چې کم دی دا فرقوریت نه دی قران کې چې الله وایي تاسو فرقې ما پیدا کوي د مسلکونو اختلاف چې دی دا فرقې نه دي دا خو رحمت دی ځکه چې دوی د مرکز نه غراخلی استدلال کوي مرکز زمونږ څه دی قران حدیث قران او حدیث اهل سنت والجماعت نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کې به یو فرقه جنت ته ځي چې د زما په طریقو باندې وي د صحابه کرامو په طریقو باندې نو د څلور مسلکونو چې دا مسائل راخلي د اهل سنت والجماعت نبی علیہ السلام نه صحابه کرامو نه د مرکز نه راخلي او چې کما مبتدعين دي فرقې چې پیدا کوي هغه د مرکز نه مسله نه اخلي خپل خېټه نه راوباسي لکه پنځپیریانو مسلې مې درته یا دا کم وهابیان چې دي وی تقلید شرک ته دا مسله په قران کې دا او حدیث کې دا چې تقلید شرک ته
ځان نه جوړه کړي قرآن او حدیث نه چې کله خلاف لاړې نو فرقوریت پیدا کی مسالک چې دا قرآن او حدیث نه راخلي مسائل نو لہذا مسلکو کې او په فروقي کې فرق دی دا به تاسو په پیج باندې یو ویډیو به تاسو 15 منټه ان شاء الله زه تاسو ته جوړه کوم دا مولانا صاحب به تاسو ته وشلې زه په بورډ باندې تاسو پوي کړئ چې فرقوریت څه شته ویل شي او مسالک څه شته ویل ځنه خلک وایي چې دا فرقوریت چې زنه شوافی دي زنه حنبلیان دي دا فرقوریت نه دي فرقوریت دا دي چې مرکز نه اخوش وي چې مرکز نه اخوش مرکز زمونږ اهل سنت والجماعت ته نو بیا فرقه پیدا کی نو ما سوال دا سي تاسو ته چې د فرق تعلق ما سره مشومان ورته مالې گئے د مدرسو کې مشومان مداخله وي د الله بندگانو دنیا خرابه آخرت تاسو اسلام د پرز د کوي علم د پر چې آخرت مونږ خوشي او کدی مبتدیین سره تاسو سبقونه په مشومان ویل تاسو پورا خاندان غرق کړي تباہ وک ال سنت والجماعت عقیده روانه د صحابه کرام څوک چې تبیل شوی من شذ فی النار حدیث کې راغلی چې چا فرقه بدل کړي ک پنځ پیریان دي ک بریلیان دي ک وهابیان دي ک سیفیان دي دا ټوپونه ولا ګډا شي کوي شران وسته الله بندگانو دا لکه تاسو چې یو غیر معیاري غیر مستند ډاکټر نه ځان ساتي چې مرګ دی پکې نو دارانګې د ایمان مرګ پدې کې د کده سره نږدې شوی ما ورنه ترجمه زده کوي ما د هغه مسایل اوره مسایلو د پر اهل حق علماء کرام شته زمونږ دا پروګرام شیر کوي یو بل تا شیر کوي چې خلق اهل حق خلق ورنه مسایل زده کوي اهل سنت والجماعت عقیدات زده کوي دا شیر کوي ثواب درته ملوي دا سخان صاحب سفر می دی چې دا سہولیات ارشیوي دي چې په عالم ادارې کې رسول مبارک زیارت کړي عیسی خان صاحب دا داسې سوال لې چې دا په عالم ادارې کې کڅوک دواو چې نبی علی السلام مالی دل نو څنګه ولیدو عالم ادارې کې نبی علی صلوات و سلام څنګه ولیدو دا داوی چې کوي د زنه پیران صاحبان زمونږه دیوبند کې هم دي ډېر غټ داوی کوي لکه مخکې مونږ ویلو یو پیر صاحب چې ما سترګې پټ کړې ما پکې کرونا ولا وبا ولیدا وای زما سره زنه مریدان مونږ سترګې پټ کړې زمونږ دیوبند کې دا کم زنه پیران چې دي اهل حق پیران پکې شته مفتی مختار الدین صاحب د کربوغي ولا او داسې پکې شته لکه اوس د پیر سباق کې چې کم پیر صاحب دی الته کې په د منبر باندې یا دغه قضای عمرې کوي منبر باندې بریلیان ولاړ نو دا څنګه پیر شو چې تا عقیده د خلکو نشه درسته باندې بریلیان دي وای چې وی دي کنه دا منه استفاده کوي کما استفاده وکړه تا خدا غو عقیده ټیک نه کړه ولټای ته خراب کړي زمونږ دیوبند ولا زنه پیران دي پیسو دی وجنه به بریلیان شي بریلیان پیسې ورکي هغه وای چې پیسې ورکو پیر ته به جنت ته بازي نو بیا دا زمونږ دیوبند علماء کرام د بریلیت طرف ته نږدې شي په قاعده کې نو ځکه زمونږ استاد شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغه وی چې د تبلیغ ولا کار زیات کوي په دې کې عقیده نه خرابي تصوف نه د عوام زیات ځان ساتي ځکه دغه دیوبند ولا پیران دي چې هغه داسې عقاید اختیار کړي د بریلیان ولا د پیسو د وجنه لکه پیر سباق پیر صاحب شو داسې نور دی پکې الله دې موږ مسلمان ته ساتي جی نو دا مسائل چې څوک دا دوا کوي چې ما نبی علی السلام په خرا باندې ولیدو نو مونږ هغه ولا تصدیق نشو کولای امین الحق صاحب جزاک الله مجاهدین د لپاره خلکو ته زحمت وی خلکو نه زکات په خپل غوښتل شي بالکل غوښتل شي مجاهدینو د لپاره زکات غوښتل چنده غوښتل د ثواب کار دی نبی علی السلام نه ثابت ده دغه چنده jihad د لپاره نبی علی السلام د چنده اعلان کړی دی اسماعیل خان صاحب نصاب انسان کتنے پیسوں پر ہوتے 50,000 روپے چې تقریبا در سری نو صاحب نصاب ګرځي ماشاءالله فهد صاحب وی جزاک الله سجاد خان صاحب موبایل باندې تصویرونه په موبایل باندې اسی پاسي تصویرونه کوم موبایل باندې و باسي په کیمرا باندې و باسي جایز نه دي ابو محمد صاحب وی چې پنځ پیروں کی پیچھے نماز ہوتی ہے اردو میں جواب دے ڈیر اسماعیل خان سے ابو محمد صاحب پنج پیری ہمارا پیج لائک کرے اس میں اردو میں ایک ویڈیو ہے جو میں نے حضر حیات کے لیے ویڈیو بنائی ہے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں یہ مبتدعین ہے پنج پیری حضرات مماتی جو پنجاب میں ہے آپ تو ڈی خان میں یہ تو کی پی کی کا حصہ ہے لیکن جتنے پنج پیری مماتی کے نام سے ہے یہ بدعتی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ان سے ترجمہ پڑھنا بھی جائز نہیں ان لوگوں سے تعلقات رکھنا بھی جائز نہیں ہے قرآن کا حکم ہے
वला तक़उद मअल क़ौम अज़्ज़ालिमीन, तो ऐसे ज़ालिम लोगों के साथ जो बिदअती हो, जिनकी बिदअ अक़ायद हो, उनके साथ ताल्लुक़ात रखना, उठना बैठना इनके साथ हराम है, जायज़ नहीं है। नफ़ीसुल्लाह शाह साहब, तो आपको चाहिए कि हमारा पेज लाइक करें, इसके अंदर है उर्दू में भी कुछ वीडियो है, इन लोगों के जो अक़ायद है वो मैंने तफसील से बयान किए हैं, और अब उसका अब तक कोई जवाब आया भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हिज़्र हयात है या हिज़्र ममात है, जो भी है, किसी ने अभी तक उसका जवाब सही दिया नहीं है। अगर दिया है वो जवाब नहीं है। नफ़ीसुल्लाह शाह साहब सुल्तान वही पर दलील सरा खबर अकवा, दलील सरा में खबर अवकड़न खमख के हुआ ज़ल्मी शायत वही द शेगानो सर इतिहाद कवल संग दी, शेगानो सर पा अक़ीदा बांधे इतिहाद कवल कुफ़र दे, और शेगानो सरा पा सियासी उमूर के इतिहाद कवल बिल्कुल जायज़ दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पा सियासी उमूर के यहूदियानो सर इतिहाद करे हो, ईसायानो सर करे हो, प मदीने के पा सियासी उमूर के इतिहाद कवल शेगानो सर बिल्कुल जायज़ दी, नबी अलैहिस्सलाम ने साबित शवी, और पा अक़ायदों के अगो सरा इत्तिफ़ाक़ कवल खुदा कुफ़र दे। समी तुरगर नवई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खान लाड लावई چې دا خلق شرپسندي خیال ورنه کوي، دا مونږ خو بار بار وایو چې دا شرپسندي بدعتیان شرپسند خدا دي چې شر جوړ کړی دی، باډې کې هم دوی جوړ کړی دی، سواد کې جوړ کړی دی، شرپسندي هم کوي. تاسو حق خبره وکړه، درسته و فرمیل. شبیر خان صاحب وایي چې دا الله په کومه فرقه وایي چې د الله خاطر وکړه په امت کې فرقې ما جوړه. فرقې زه جوړوم که زه د فرقې نه منې کوم چې فرقې ما جوړه. اهل سنت والجماعت فرقې ته دننه راشئ، د جماعت ته راشئ. فرقې چا جوړې کړې چې اهل سنت والجماعت نه ووتل؟ من شذ فی النار. دومره عقل ستاسو کار نه کوي. د الله بندگانو فرقې هغه خلک جوړي چې اهل سنت والجماعت نه وځي، بله فرقه جوړه کړي. زه پنج پیری یم، وځي وایي زه صیفي یم، وځي وایي چې زه بریلی یم. نو فرقې چا جوړې کړي د الله بند؟ وایي زه وهابي یم. اوس پکې یو بل راوتی چې زه علمي کتابي یم، یوه فرقه بله جوړه کړه علمي کتابي. نو دا فرقې نه خو زه تاسو منې کوم. الله پاک فرمیلی دي چې ولا تفرقو، فرقې جوړې نه کړئ. زه به د پروګرام کې بار بار تاسو ته دا وایم چې الله بندگانو فرقې ما پیدا کوي. چا چې پیدا کړي هغونه خپل مشومان وساتئ، تورته وساتئ، صفاو دا وایم بار بار. نو شبیر خان صاحب وی دته جواب ورکو. فضل ربی صاحب وی چې د قبر عذاب حق ته، د دروغ دي چې پنځپیان د قبر عذاب نه مني. د قبر ژوند دی خو برزخی ژوند دی. استاد د الله بنده برزخی ژوند خو ارس برزخی خو دې ته ویل شي نه پوسټرګو باندې نشي پردا ده پکې. نو برزخی ژوند نه تاسو مراد دی؟ مونږ خدا مراد ته اخلو چې پردا ده مونږ ته نخ کاری وانتم لا تشعرون. نخ کاری برزخ دې ته ویل شي. وس په قبر کې دی مونږ وایو قران کې راغلي، حدیث کې چې په دې قبر کې، او بدعتیان وایي چې نه یو بل قبر کې دی، بل ځای کې. هغه ځای قران او حدیث نه ثابت کا. د دې جواب ولې نه راکوي؟ نه اوس پر تاسو جواب را نه کو چې نه شره کولې. نو خلکو ته اعلان وکړي په جماعت کې چې مونږ ډېر غلطه عقاید دي. ما خو دیش مسائل تاسو ذکر کړي، دیش مسائل تاسو بدی دي عقاید دي تقریبا. نو هغه دیش مسائلونه تاسو توبه او مسائل سنت والجماعت تراشه اعلان وکړي، دنیا بس تاسو خیستا شي آخرت هم. اسمت اللہ جرار صاحب وہی کہ میں ایک بھائی ہے وہ شادی نہیں کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں افغانستان جاؤں گا، کہ جائز ندی. وعدونه صحابه کرامو کړي، جهادونه هم کړي، وعده هم کړي، نبی علیہ السلام هم کړي. وعده کول مستقل سنت ته د پر قطعا جایز ندی چې وعده نه کوي. ها اگر کسی کے نو ماں باپ آنی اسمت الله جرار صاحب کته پاکستانی وینو افغانستان ته لاړ نشي. افغانستان کې یقینا جهاد فرض عین دی، خو تا د پر نه دی. ته مالی تور ستاون کوا چندې ورته غواړه، خو زی باندې ځکه ته حکومت اجازه نه درکې. چې حکومت اجازه نه درکې نو ته بیا معذور ہے، الله دې بیا پینه نسی. زمخ کې نظر ختم کا چې بیا دعا وکړه. سردار علي صاحب د نوې چې مفتی منیر شاکر صاحب باندې د منکر حدیث فتوی لګیدلې دی، وی دا صحیح دي کنه؟ او آیا نو چا مفاد د دې مدرسه کې سبق ویل څنګه د مفتی منیر شاکر؟ ما درته وای چې چا باندې دا تکفیری فرقه دا کتا سو د پنځپیریانو دا خبره معنی چې مفتی منیر شاکر منکر حدیث د پنځپیریانو په وجه ورته وای، زه د نورو په وجه نه.
نو که تاسو مفتی منیر شکر ته په دی وجه چې پنځپیریان ورته منکر حدیث وای نو پنځپیریان خو تاسو ته هم کافر وای. هر یو اهل سنت والجماعت چې پنځپیری نه دی دوی هغه ته کافر وای. سیاسي جماعتونو ته کافر وای. پاکستان کې چې اوس یو عمل لم يحكو د آیات تاسو په مخ کې تلاوت نه کا نو تاسو سره فوج سره جنگ کوي فوجانو ته کافر وای. نو که پنځپیریانو فتوی معنی نو بیا خو مفتی منیر شکر یقینا چې کافر دی ورسره زمونږ ټول کافران یو. او که پنځپیریانو فتوی نه وي اسه بکواس وي نو خرافات وي نو بیا د مفتی منیر شکر متعلق هم دوی خرافات دي. هغه دوی مفاد ته نقصان رسی. دین د دوی مقصد نه دی. آیا منیر شکر تاسو نه دینی خبره غواړي که تاسو ته دنیا درنه غواړي تاسو ته خو دینی وای راشه اسلام څه ویلی هغه طرف ته راشه. تاسو امیر ته وای چې او مولانا طاهر صاحب چې کم منشور دغه طرف ته راشه دین طرف ته تاسو راغواړي او تاسو دین مقصد نه دنیا مقصد دی د الله بندګه. که تاسو دین مقصد وې نو دا پنځپیریان به ټول تلی او مفتی منیر شکر صاحب سره به اتحاد کړي نو بیا پاتې شو دا خبره چې دغه عقاید هغه سره مونږه اختلاف ته پاتې دوی هغه هم پنځپیری دی. صحیح دی. که تاسو دین مقصد وې زنه فرقې د دین په وجه جوړې شوې دي نو تاسو فرقه د دین په وجه نه ذاتيات دي پکې. که ذاتيات نه وي نو تاسو مفتی منیر شکر طرف ته تلی واغه تاسو ته مخلص ته تاسو ته دین طرف ته مرغواړي اخلاص ته پاګه کې هغه مخکې دا ختم کا بازار ټیم پورا شوی دی او سوالونه زنه پاتې شوي دي که خپه نشئ او مونږ ستړي شو تاسو له به دعا وکړو ځان له به هم دعا وکړو. سوالونه یقینا چې ډېر پاتې شول زه به انشاءالله د اتوار نه مخکې چې د کم پاتې شوي دي په دې باندې به زه انشاءالله بیا پروګرام وکړو فیصل صاحب بله ورځ باندې تاسو به دي یو دوه ورځې انتظار وکړئ چې کم پاتې شوي دي وروستو دې کې به زه انشاءالله ټولو جوابونه وکړو تفصیل سره نور سوالونه بیا نه اخلو بل پروګرام کې دا اتوار په ورځ بیا اخلو خو دا کم سوالونه تاسو پاتې شول په اخر کې دې دپاره به زه مستقل انشاءالله یو پروګرام وکړم. اوس مونږ ستړي شولو لږ طبیعت زمونږ برابر نه دی زمونږ ملګري دي دعا ورته وکړو چې کم ځای کې دي یا الله چې زمونږ ملګري زمونږ اورېدونکي په کم ځای کې دي په کم ملک کې دي یا الله زمونږ آواز اوري د قرآن پاک په وسیلې سره زمونږ په علم کې په عمرونو کې په مال کې دولت کې الله برکت واشه چې په کم ځای کې دي زمونږ ورونه دي په بار ملکونو کې دغه د پر خصوصي دعا وکړي یا الله ټولې بند لارې هغو ته کلاو کړي یا الله دغه دعا وکړي بار ملکونو کې مسافر دي چې یا الله خپلو بچو ته سالم او غنم راولې خپلو زناناو ته خپلو مور او پلار ته خپل اولاد ته راولې چې په سترګې یخ شي یا الله ټول مشکلات د دوی حل کړي او یا الله زمونږ په علم کې برکت واشه یا الله بدعتیانو نه مونږ وساتې بدعتي عقیده یا الله زمونږ عقیده صفا کړي قرآن او حدیث السنت والجماعت عقیده زمونږ برابر کړي یا الله زمونږ گمراهی نه مونږ وساتې بدعاتو نه مونږ وساتې یا الله داسې نه وي چې مونږ ځانونه هم ستړي کړو او زمونږ به غلطو عقایدو په وجه زمونږ اعمال قبول شوي نه وي یا الله غلطو عقایدو نه مونږ په امان کې زمونږ ماشومان ترې نه په امان کې همدغه دعا وکړئ چې د دین دپاره چې څوک کم ځای کې محنت کوي په جهاد فی سبیل الله کې دي دعوت تبلیغ کې دي مدرسو کې دي خانقاه کې دي یا الله هغو ته کامیابي نصیب هر قسم شرور نه زمونږ علماء کرام طلباء کرام په امان کې علماء کرام طلباء کرام چې څومره دي زمونږ आवाज اوري هغو ته یا الله عزت نصیب کړي خلکو محتاجای نه یا الله په امان کې او یا الله زمونږ څوک ملګري دي قرضداري وي قرض نه نجات ورکړي بیمارانو په حق کې په اخلاص سره دعا وکړي څومره بیماران دي سره زمونږ ټولو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي الله شفا ورکولو ذات ته ابراهیم علیه السلام فرمایي و اذا مرضت فهو یشفین چې څوک بیماران شي شفا ته ورکړي ټولو بیمارانو ته شفا کامله عاجله ورکړي قرضداري قرض نجات ورکړي چا اولاد نشته نرینه اولاد ورته نصیب کړي چا خو زنانه نشته بیبیانې نشته یا الله هغو ته په زړه پورې بیبیانې نصیب کړي ودونه ورته نصیب کړي او یا الله دغه دعا وکړي چې چا نوکری نشته کاروبار یې نشته هغو ته کاروبار او نوکری نصیب کړي او دغه دعا بیا په اخلاص سره وکړي یا الله غلطو عقایدو نه غلطو شرورو نه یا الله مونږ ملک په امان کې زمونږ ملک اسلامي نظام نفذ و دایم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقی